أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. د دې سورت نوم دی سوره بقره. بقره په عربی کې غوا ته ویل کی او دلته په دې سورت کې د موسی علیه السلام د زمانه یو واقعه په دې سورت کې را نقل کړی ده چې یو کس بیګناه بل انسان قتل کړو، نو دا قاتل د معلومولو د پاره هغوی ته حکم وشو چې تاسو غوا ذبح کړئ او د هغه حلاله کړی شوي او ذبح شوده غوا صحیحه په دې مړي پسې ونیسئ، نو دی به راپاسي او خپل قاتل به وښیي چې زه چا وژلی. دا تفصیل خو به بیا په هغه ځای کې وایو، خو د هغه واقعي تذکره ده په دې ځای کې په دې صورت کې. دی وجه نه د ټول صورت ته سورې بقرې نوم ورکړو. دا سورې بقره د هجرت نه پس نازله شوې ده، خو په یو ځای نه ده نازله شوې. د قرآن مجید د ټولو نه اولنی آیت اقرأ بسم ربک الذي خلق، او د قرآن مجید د ټولو نه اخرنی آیت چې د هغې نه پس په نبي علیه السلام وحی نه ده راغلی، هغه په سورې بقره کې دا آیت دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. نو مطلب د وحی اختتام چې په کوم آیت باندې شوی دی، نو هغه آیت هم په سورې بقره کې دی. او دا آیت چې و د سورې بقرې د اخرنی آیت دا د نبي علیه السلام د وفات نه 90 ورځې مخکې نازل شوی دی. د هغې نه پس بیا د قرآن مجید نزول د آیتونو وحی سلسله دا بیا بنده وه. نو دې نه دا معلومه شوه چې د هجرت نه پس د دې صورت نازلېدل شروع شوي دي، خو دا 10 کالو پورې د دې صورت نزول هغه جاري و، ځکه چې هغه اخرنی آیت چې کم نازل شوی د هغې نه پس وحی بنده شو، نو هغه هم د دې صورت حصه ده. د دې سورې بقرې ډېر لوی فضیلت دی. په یو حدیث کې راځي چې وایي چا د سورې بقرې 10 آیتونه د شپې ولوستو، نو وایي دې انسان ته به د شپې هیڅ قسمه د جناتو او هیڅ قسمه آسماني آفت او داسې ناګهاني بیماری چې هغې د وجې نه دی په پریشانۍ کې مبتلا شي، الله به په دقه شپه حفاظت کوي. چې چا د سورې بقرې 10 آیتونه وویل، 10 آیتونه کم دي؟ یو دا دی د الف لام میم نه واله اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون پورې، او یو آیت الکرسی ده، او د آیت الکرسی نه پس چې کوم 2 آیتونه دي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، او د دې رکوع پورې دا 3 آیت. نو آیت الکرسی او د آیت الکرسی سره 3 آیتونه او 2 آیتونه بالکل د دې سورې بقرې اخرنی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته. نو دا د سورې بقرې اخرنی 2 آیتونه. نو دا آیتونه د آیت الکرسی سره 2 آیتونه نور او دغه 2 آیتونه د سورې بقرې د اخر. دا چې وایي چا د شپې تلاوت کړو، الله تعالی به د هر قسمه ناګهاني آفت نه به حفاظت کوي. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، د خپل کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، ولې چې قبرستان والا غریبانان نه مونځ کولی شي نه تلاوت کولی شي، خاموشه پراته دي. نو تاسو د خپلو کورونو نه داسې قبرستانونه مه جوړوئ، ولې که نور څه پکې نه تلاوت کوئ نو سورې بقره پکې تلاوت کوئ، ځکه چې ان الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فیه سورة البقره، شیطان د هغه کور نه تختی منډې وي په کم کور کې چې د سورې بقرې تلاوت کیږي. دی وجې نه بعضې خلک وایي یاره موږ په خپل کور کې یریږو، یاره زموږ په کور کې داسې څه پیریاني او شیطاني اثرات دي،
یاره زمونږ په کور کې بلا وجه جنگ جګړې دي، بې اتفاقي ده، سره سحر او د جادو اثر دی، نو هغه خلکو له پکار دی چې دوی په خپل کور کې د سورې بقرې تلاوت کړي. او ضروري نه چې یو کس دا ټوله سورې بقره ووایي. څنګه چې موږ ټول قرآن په خلکو باندې تقسیم کو، الګ ته پلان کې سپاره وای، ته پلان کې سپاره وای او قرآن ختم شي. نو دغه شان دا سورې بقره سکم 2.5 سپاره ده، نو دا موږ تقسیم کو، الګ پاو ته وایا، نیمه ته وایا، 3 پاو ته وایا، په کور کې داسې تقسیم کو او دا غینه الله تعالی ډېر لوی خیرونه بیا په کور کې خوري. الحمدلله موږ په خپل مدرسه کې د دې لپاره طالب علمان مقرر کړي دي. هر سحر هغه د مدرسې نه غیر چاپیره تاویږي او سورې بقره وي ارسار. نو دا عمل ارسار جاری، ولی چې دا شیطانی اثرات او غیر مسلمه چې کم جادو کوي وي داغه اولنې اثر به په هغه ځای پریوزي کم ځای کې چې د دین خدمت ډیر کی. دیندار خلکو باندې دا يهود او نصارا دا جادوګر دی، ګوره وای دی سحر کوي او دا سحر او د دې جادو اثر به په هغه ځای کې ډیر کم ځای کې چې د دین خدمت کیږي. نو دیو جن هر چې کم دینی مراکز دي او مدارس دي، نو په هغه ځای کې خلک د سورې بقرې د تلاوت ډیر لوی اهتمام کوي. دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو بل حدیث کې فرمایي وای اقرأوا سورة البقره، وای سورې بقره قرائت کوي، لولئ سورې بقره، فإن أخذها برکة، ولی چې د دې اغستل او دا خپلول دا برکت دی، او وترکها حسرة، او د سورې بقرې پرې ښودل لا حسرت دی، افسوس دی، او ولا یستطیعها البطله، باطل خلق جادوگر خلق شیطانان دا د دې سورې بقرې مقابله نشي کولی. نو معلومه دا شو چې سورې بقره کې الله تعالی ډیر لوی خیر خیره. نو الله دې موږ ته د دې د تلاوت توفیق را نصیب کړي. نو په خپل کور کې چې چا په کورونو کې بې برکتی، خفګانونه، پریشانی او قسمه پریشانی مشکلاتی، نو سورې بقره د هغې بهترین حل دی. نو دا په خپل کورونو کې ویل پکار دی. د دې سورې بقرې آغاز او دا په ټول قرآن مجید کې د ټولو نه طویل صورت دی، د دې نه پکې اوږد صورت بل نشته. لکه 2 رکوع کم 2.5 سپارې دا یو صورت دی. بیا دې پسې چې کم صورت دی نو هغه بیا د دې نه کم دی، بیا چې ورپسې کم دی هغه د دې نه کم دی. نو بهرحال دا د ټولو نه غټ صورت دی سورې بقره. د دې په دې اول کې چې کم الفاظ راوړي دي الف لام میم، دې ته حروف مقطعات وایي. اوس د دې نه څه معنی مراد ده؟ الف لام میم څه معنی ده؟ نو تاسو به اورېدلي چې کوم ځای کې دا حروف راشي نو په هغه ځای کې زمونږ علما وایي الله عالم دی په معنی د حروف. وایي دا ځکه چې په هر آسماني کتاب کې د الله او د پیغمبر په مابین کې بعضې خبرې د راځي. لکه مثلا ستا رور دی یا ستا رشته دار دی یا ستا دوست دی او تا ته خط راولیږي او په هغه خط کې داسې خبرې لیکلي چې هغه ټول کور والا ته واوروه، خو یو خبره دوه داسې دي چې هغې بل چاته کول نه غواړي، هغې تا ته په اشاره کې کړي. نو هغه خبرو باندې به ته پوهېږې او هغه به پې پوهېږي، نور خلک د هغې نه خبرول مناسب نه او نور خلک په هغې باندې پوهېږي نه. نو وایي د دې الفاظو مطلب دا دی چې دا د الله تعالی د طرف نه یو راز دی او کېدای شي چې د دې راز نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرو، خو نبی علیه الصلاة والسلام او په دې امت کې یو عالم یو صحابیم داسې نه دی تیر شوی چې هغې قطعي طور باندې یقیني طور باندې د دې الف لام میم معنی ذکر کړي. اندازه او تخمینه خلکو لګولې ده، لکه چا دا ویلي وایي د الف لام میم کې د الف نه الله مراد دی، لام کې د جبرائیل علیه السلام نوم کې لام راځي نو د لام نه جبریل مراد دی او د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی چې د الله د طرف نه په واسطه د جبریل محمد صلی الله علیه وسلم ته ذالک الکتاب دا کتاب را ورسید. خدا د علماو یو تخمینه او اندازه ده، یقیني معنی دا نه ده، بس یقیني معنی دی الله ته معلوم ده. وی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، دې ته متشابهات وی کم خلق وما یعلم تاویله الا الله، د دې په تفسیر او په تاویل باندې د الله نه ما سوا بل څوک خبردار نه دی. او چې کم راسخین فی العلم دی، په علم کې مضبوط خلک هم دي، هغه ټول دا وایي کل من عند ربنا، د دې تاویل مونږ ته نه دی معلوم، تفسیر دا ټول د الله د طرفه دي. نو دی وجې نه الف لام میم دا د حروف مقطعات دې ته وایي او د دې په تفسیر او په تشریح باندې سوا د الله نه بل څوک خبردار نه دی
او علما وایي کېدی شي چې دا داسې یو د راز خبره چې نبی علیه صلات وسلام ته دې مطلب معلومي. نو لهذا وایي بیا د نازلولو مقصد څه دی؟ وایي د نازلولو مقصد ابتلا او ازمایش دی. ابتلا او ازمایش دی ته وایي چې د کومو الفاظو د تشریح معلومول او د هغې د علم د زده کولو حکم دی، نو په هغې کې علم زده کول دا په امتحان کې کامیابي ده، او د دې حروفو د مقصد نه معلومولو کې ازمایش دی. نو لہذا هغه سړی به کامیابي چې هغه د دې معنی معلوم نه کړي، نو د نورو کې به معنی معلومې نو ته به په امتحان کې کامیابېږي، او د دې معنی به پرېږدې نو ته به په امتحان کې کامیابېږي. نو دا د انسان د ابتلا او د ازمایش لپاره دی. ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کتاب کې. ذلک الکتاب دا ذلک په عربی کې د لرې اشارې دپاره راځي. لکه زه ویم هذا، نو هذا دا نږدې دی، او چې لرې طرف ته اشاره کوم نو هغه، نو وایي دې کتاب ته دا ذلک ولې ووایو؟ وایي دا د دې وجې نه چې موږ په سورې فاتحه کې د الله نه سیده لار غوښتې وه، نو د هغه سیده لار چې موږ غوښتې وه، نو ذلک الکتاب کې اشاره هغه سیده لارې ته ده چې تاسو هغه کومه سیده لار غوښته، نو ذلک الکتاب هغه سیده لار دا د الله تعالی دا کتاب دی. تاسو اوس د سیده لار د لټولو دپاره بل ځای ته مه ځئ، بلکې تاسو د الله دې کتاب ته راشئ. لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته په دې کتاب کې. ګوره دلته فرمایي وایي په دې کتاب کې شک نشته، حالانکه ډېر خلک داسې وو چې هغې په دې کتاب کې شک کړی. نو زمونږ علما دا فرمایي لکه کفار مخکې په دې درېم رکوع کې یو آیت را روان دی، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، موږ چې په خپل بنده باندې کوم قرآن نازل کړی، که په دې کې تاسو شک کوئ نو زه د په شان قرآن تاسو را نازل کوئ. مطلب په دې چې کوم آیاتونه نازلیږي پیغمبر علیه السلام باندې تاسو ته بیانوي، نو دغه شان آیاتونه تاسو بیان کوئ. نو هلته خو د شک نسبت په دې کې کړی دی. نو معلومه دا شوه چې لکه بعضو خلکو په دې قرآن کې شک کړی دی، او الله فرمایي چې په دې کې شک نشته. نو وایي د دې مطلب څه شو؟ وایي مطلب دا شو چې دا داسې کتاب دی چې دا لایق د شک نشته، لایق د شک نه دی، خو که بیا هم پکې څوک شک کوي نو دا به د هغه ضدي او دا به د هغه عناد او د هغه هټ درمي. ځکه که په دې کتاب کې شک وی لکه څنګه چې وروستو را روان دی، الله فرمایي وایي تاسو هم عرب یئ او پیغمبر علیه السلام هم عرب دی، نو که تاسو وایئ چې دا قرآن پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی او شک پکې کوئ، نو زه تاسو هم داسې یو آیت یو صورت جوړ کړئ که نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دیو سره 40 کاله پاتې شوی و، او پیغمبر علیه السلام یې پیژانده چې هغه له لیکل لوستل نه ورځي، او بیا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره په بهترین انداز کې دا کتاب او دا قرآن مجید دا به پیش کو. نبی علیہ السلام چې الله په کومه زمانه کې را لېږلی و، نو په هغه زمانه کې د فصاحت او د بلاغت ډېره لویه چرچه وه. عربو کې داسې شاعرانو، داسې خطیبانو چې هغوی به په دې عربۍ کې په داسې بهترین جملې او کلام به ادا کوو چې په لږ کلام کې به ډېرې معنی پرتې وي. چې کله قرآن مجید نازل شو، نو هغه د ټول عرب فصیح او بلیغ خلک هغه د قرآن د عظمت او د دې فصاحت او بلاغت ته حیران. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې دا قرآن نازل شو، نو بعضو مشرکینو دا وویل وایي لو نشاء لقلنا مثل هذا، که موږ وغواړو نو دا پیغمبر علیه السلام چې کوم آیاتونه بیانوي داسې آیاتونه موږ هم بیانولی شو. نو الله ورته وفرمایل ښه چې تاسو وایئ چې داسې آیاتونه موږ هم ویلی شو، نو تاسو زه د قرآن په شان د قرآن مجید په شان مثل پیش کړئ. نو اولنی چیلنج او اولنی مطالبه د کافرانو نه دا وشوه چې څومره روح قرآن نبی علیه السلام پیش کړی، تاسو روح قرآن پیش کړی د دې په مقابله کې. چې څه وخت هغې کې کامیاب نه شو، نو بیا ورته الله وفرمایل وایي فأتوا بعشر سور مثله، ځکه ټول قرآن نشي پیش کولی، د دې قرآن په شان 10 سورتونه راوړئ. بیا ډېر وخت وشو نو 10 سورتونه هم نشو پیش کولی، نو بیا ورته په آخر کې الله وفرمایل فأتوا بسورة من مثله، یاره یو صورت پیش کړئ چې کم از کم 3 آیتونه پکې داسې صورت تاسو ماته پیش کړئ، که تاسو دا وایئ چې دا د الله تعالی د طرفه نه دی. نو بهرحال د دوی نه چې کومه مطالبه وشوه، نو دوی په هغه مطالبه کې ناکام شو، او د قرآن معارضه او د قرآن په مقابله کې یو آیت هم دوی پیش نه کړی شو. د هغې وجه راته زه هله ویمه چې کله الذین یؤمنون بالغیب ته مونږ ورسو، زه به راته په هغه ځای کې بیا دا وجه وویم چې دا دومره فصیح او بلیغ عرب دا ولې د الله د کلام مخې ته بې بسه شو. وایي وجه د هغې دا ده چې
مخلوق کې دا طاقت نشته چې د الله د کلام په مقابله کې کلام پیش کړي. یوه. او دویمه خبره دا ده چې د دوی سره چې د فصاحت او د بلاغت کم معیار او د دوی سره کم ذخیره وه، نو هغه د یو څو خاص الفاظو نه بتاوېده. د هغې وجوهات به راته زه مخکې وویم، خو صرف او صرف دا مې راته ویل چې لا ریب فیه چې په دې قرآن کې شک نشته، خو بیا هم پکې بعضو خلکو شک کړی، خو هغه شک د هغو د ضد او د عناد د وجې نه، نه چې په قرآن کې داسې څه کمی پاتې و چې د هغې د وجې نه دوی شک کړی. نو ځکه وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا داسې کتاب دی لا ریب فیه چې دا محل او مقام د شک نه دی چې په دې کې څوک شک وکړي. هدى للمتقین، دا هدایت دی د متقیانو دپاره. نو دا قرآن خو یوازې د متقیانو دپاره هدایت نه دی، دا قرآن خو د ټول انسانیت دپاره هدایت دی. نو ګوره دلته د کافرانو دپاره هم دا قرآن هدایت دی، نو بیا به د متقین نه څه مرادي؟ بیا به د دې نه دا مرادي چې دا قرآن د کافر دپاره هم هدایت کیدی شي، خو چې هغه کفر پرېږدي و اسلام ته راشي، نو د هغه نه به الله متقین جوړ کړي، الله به د هغه نه متقي جوړ کړي. او چې کم سړی د مخکې نه مسلمان دی، نو بیا هدى للمتقین معنی دا ده چې د قرآن کې دومره هدایت دی چې کم سړی د مخکې نه مؤمن دی، نو دا به پر خپل ایمان باندې کلک او استقامت او دوام والا پاتې شي. نو لہذا که د متقین که د هدایت نه مراد د هدایت نسبت کفارو ته وکړي، نو دا قرآن د هغو دپاره په دې بنیاد هدایت دی چې هغو کفر پرېږدي و اسلام ته راشي. او که مسلمانانو طرف ته د دې هدایت نسبت وشي، نو معنی دا شوه چې دیو کې د مخکې نه کم هدایت دی، نو په هغه هدایت باندې به دا قرآن دوی قایم او دایم پاتې کړي. نو ځکه وایي چې دا کتاب په دې کې شک نشته او هدایت دی د متقیانو دپاره. ول دا متقیان څوک دي؟ د دې یو څو تعریف دي، صفات ول ذکر کړي. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب. ګوره متقی څه ته وایي؟ پرهیزګاره څه ته وایي؟ الذین یؤمنون بالغیب، دا هغه خلک دي چې ایمان نه وړي په غیبه باندې. اوس تاسو به وایئ چې په غیبه باندې ایمان راوړل څه ته وایي؟ په دې یوه خبره باندې به موږ لږ ځان پویه کوو چې ایمان بالغیب څه ته وایي. په دې سره به زمونږ ډېرې خبرې الله تعالی حل کړي. ایمان بالغیب ګوره په پټو خبرو باندې ایمان نه وړل، نو داسې پټې خبرې خو ډېرې هم زمونږ په خپل مابین کې پټې پټې خبرې دي، یو ته معلوم دي بل ته نه دي معلوم، نو دې ته خو ایمان بالغیب نه ویلی کېږي. پټې خبرې هغه دي، هغې آسان تعبیر دا دی ما لا یدرک بالحس ولا بالعقل. هر هغه څیز باندې ایمان نه وړل چې هغه نه ته د حواسو په ذریعه معلومولی شي او نه د عقل په ذریعه باندې، او بیا هم پې ستا ایمان دی، دې ته وایي ایمان بالغیب. تاسو ما ته دا ووایئ چې په دې قبر کې د مړي ته کوم عذاب میلاویږي، یا په دې قبر کې یو سړی په راحت کې د جنتي فرش ورته غوړېدلی دی، نو آیا دا فرش یا د قبر دا اور دا مونږ چېرته په سترګو لیدلی دی؟ نه هم دی لیدلی که نو هېڅ سره تعلق نه لري. او آیا داسې یو لیباټري یا یو داسې ساینسدان تاسو چېرته لیدلی چې هغه خاوره راوالي او د هغې نه اندازه ولګوي چې دې قبر کې دننه عذاب شروع دی که په دې کې دننه جنت دی؟ نو آیا داسې عقلمند سړی په دنیا کې پیدا شوی؟ نه دی. نو نه داسې عقل شته چې د قبر عذاب معلوم کړي، او نه داسې سترګې او داسې حس شته، او نه داسې لاس شته چې هغه لاسو د مهارت د وجې نه. مثلا اوس ګوره یو څیز ګرم دی، ما وله لاس وړلو، ما ته پته وایي دا ګرم دی، لیکن که د قبر خاورې له ته لاس وروړې نو تا ته د قبر د اور د ګرمایش پته نه لګي. نو نه د قبر عذاب نه ته په حس معلومولی شي، نه په عقل معلومولی شي، او بیا هم دعا کې الله ما د عذاب قبر نه وساتې، نو دې ته وایي ایمان بالغیب. چې کوم څیز نه ته په عقل معلومولی شي، نه په حواسو معلوم دی، او بیا هم پې ته ایمان راوړې، نو دې ته وایي ایمان بالغیب. لہذا بعضې خلک د قیامت او د آخرت په باره کې اعتراضات کوي. یره که دا پلانکی کار داسې شي نو دا به څنګه داسې قیامت وي، او داسې په یو ځای به دا ټول هر څه چرته ځي، او دا پلانکی څیز به څنګه چل کېږي؟ نو دا اوس د قیامت خبرې او د ایمان بالغیب خبرې په عقل باندې تلي. اولا کې دغه کار الله تعالی عقل ته سره نه پرېښی نه دی، دغه کار الله عقل ته پرېښی نه دی، دغه کار الله حواسو ته پرېښی نه دی. نو چې کم څیز په وحي کې راشي نو معلومه دا شو چې د دې تعلق نه د حس سره دی او د دې تعلق نه د عقل سره دی. نو لہذا د قیامت خبرې، د جنت خبرې، د جهنم خبرې، دغه شان د انبیاو علم، دا ټولې خبرې داسې دي چې دې ته ایمان بالغیب وایي. دا نه ته په عقل سره معلومولی شي، نه په حواسو سره. زه تاسو ته د دې یو مثال ویم.
ګوره د دنیا کې چې دا کم نعمتونه الله تعالی پیدا کړي نو د دې نه د فایدې اخیستو دپاره او د آخرت د اخروي فایدې اخیستو دپاره الله تعالی انسان له علم ورکړی. ستا سره به علم وي نو ته به د خاورې نه او د کاڼي نه او د خټې نه کور جوړ کړې، فایده به ترې حاصله کړې. ته به چې دی نو کرونده وکړې، زمینداره به وکړې، چې علم خو د سره یي که نه. نو دغه شان د دې دنیا نه دنیوي فایده اخیستل او دغه شان په دې دنیا کې د آخرت دپاره ذخیره تیارول، دې لپاره الله تعالی علم را لېږلی. نو دا علم بیا په څو اسبابو سره انسان ته حاصلیږي؟ نو په 3 اسبابو سره موږ ته علم حاصلیږي. یو د علم دپاره الله تعالی حواس را لېږلي، او یو د علم دپاره عقل را لېږلی، او یو الله تعالی د علم دپاره چې موږ ته علم حاصل شي دې لپاره الله تعالی وحی را لېږل. زه به تاسو ته اول دا ویم چې الله تعالی موږ ته د علم د حصول لپاره کم حواس را لېږلي. نو دا حواس څه ته وایي؟ حواس 5 څیزونو نوم دی، حواس 5 چې ورته وایي. لکه مطلب قوت لامسه، دا لاس، د دې لاس په ذریعه موږ ته علم حاصلیږي. زه درته د هغې ویم. قوت شامه، زه چې دا خوشبو او په دې پوزه باندې راکاږم نو ما ته علم حاصل شو چې دلته خوشبو ده او که په دې ځای کې بدبو ده. قوت سامعه، زه په دې غوږ باندې څه خبره واورم نو ما ته علم حاصل شي چې او دلته بار ماشوم لګیا دی، دلته ګاډي هارن وواو، دلته څوک تیزه خبره کوي، څوک په مزه خبره کوي. نو دا ټول علم زما د مزغو تر څه په ذریعه را روان دی؟ د حواسو. دا شان قوت ذائقه، لکه زه تاسو سره دې مثال ویم. ګوره الله تعالی مونږ له قوت ذائقه را کړې ده. ګوره ته چې کله یو سیز راوالې او د خوراک سیزي او ته د پوزې ته رانږدې کړې نو د ټولو نه اول به دا پوزه ستا دماغ له کنیکشن ورکړي چې دا سیز ګوره خولې ته دننه نه کې بدبو ترې را روانه ده. نو ګوره د پوزې په ذریعه باندې مونږ ته علم حاصل شو. نو دا حواس چې الله د علم دپاره پیدا کړي نو د هغې مختلف درجات دي. نو ګوره پوزې په ذریعه مزغو ته علم لاړ چې دا سیز بدبودار دی. کله کله یو سیز داسې چې هغه اوس مثلا په یو خوراک کې مالګه ډېره ده نو دا اوس د پوزې په ذریعه نه معلومیږي چې تا هغه سیز راواغستو او څنګه دې د ژبې څه ولګاو زر یې توکي وایي یاره په دې کې مالګه ډېره ده. نو تا ته د مالګې دا علم چا درکو؟ دا راته د قوت ذائقې درکو. نو ګوره ستا مزغو ته علم روان دی خو یا د پوزې په ذریعه روان دی، قوت شامه ورته وایي، یا د قوت ذائقه په ذریعه علم روان دی، او کله کله دا علم د قوت سامعه په ذریعه رواني. لکه اوس مثلا زه دې طرف ته ګورم خو د هغه ځای نه چا اواز وکړو نو زه ورته نه ګورم، نه مې ورته لاس رسي، خو د هغه ځای اواز زما غوږ ته را روان دی. نو الله تعالی چې د انسان مزغو ته علم منتقل کوي نو د قوت شامه په ذریعه باندې، د قوت ذائقه په ذریعه باندې، د قوت سامعه په ذریعه باندې، د قوت باصره په ذریعه زه ګورم هغه ځای کې مخامخ نور شته نشته، باران راخکې شو، هغه ځای کې سپینګیری روان دی، ماشوم روان دی، دا زه په سترګو باندې هلته مخامخ ګورم. نو د سترګو په ذریعه مې علم را روان دی، د غوږ په ذریعه مې علم را روان دی، د پوزې د بوی په ذریعه باندې، قوت شامه په ذریعه مې علم را روان دی، د ژبې په ذریعه مې علم را روان دی، او دغه شان قوت لامسه. لکه اوس مثلا زه دې طرف ته ګورم او چې ما دلته لاس کېښودو نو دا ما ته پته ولګي چې دا ګړی ده. ګوره اوس زما دا لاس ما ته زما د مزغو ته وایي دا تا په ګړی باندې لاس ایښی دی، او دې ځای ته چې مې نو دا ګوتې دي. نو ګوره لاس ما له علم راکوي، زه ورته اړو سترګو باندې ګورم نه، او نه چې کوم دی نو لکه داسې زما ته د لاس په ذریعه باندې نو زه چې په دې پټه باندې لاس کېدم زه او دا پټه ده او د بره پې کپړه ده نو ما ته د هغې علم دې مزغو ته را روان دی. نو د انسان دپاره الله تعالی د علم چې کوم سبب جوړ کړی نو اولنی سبب حواس دی. د دې حواسو په ذریعه باندې موږ ته علم حاصلیږي. نو ګوره د یو سړي لاس روغي نو د هغه ته علم حاصلیږي، د یو سړي قوت شامه، د یو قوت ذائقه او دغه شان قوت سامعه مضبوطي نو هغې د وجې نه هغه ته پوره علم حاصلیږي. پلانکې را روان دی، شور دی، اب دغه شان چې کوم دی نو بدبو ده، خوشبو ده، دا شیز تریو دی، دا تریخ دی، دغه چې کوم دی نو تیاره ده او دا رڼا ده، دا ټول هر څه موږ ته د دې حواسو په ذریعه باندې معلومیږي. خو ګوره یاد ساته چې دا حواس دا موږ له علم راکوي لیکن د دې دایره ډېره زیاته محدود ده. د لاس په ذریعه موږ ته علم حاصلیږي خو هغه ځای پورې کوم ځای ته چې زما لاس رسي. اوس ګوره د دې لاس په ذریعه باندې ما ته علم حاصلېده خو چې کوم ځای ته زما لاس رسي، و چې زما هغه ځای ته لاس نه رسي نو زما علم د لاس په ذریعه چې کوم علم را روان و هغه کټ شو، ولې چې لاس مې ورته نه رسي. د ذایقې په طور به ما ته هغه علم حاصلیږي کوم چې زما ژبې ته راورسي، او دا قوت شامه
په خوشبو او بدبو به ما باندې هغه ځای پورې راځي کوم ځای پورې چې دا کار کولی شي یو ځای کې دا هم کار پرېږدي دغه شان غوږونه هم څه ځای نه اخوا څه ځای کې شوري شوري تتې یو دوه درې کوڅې اخوا پناه شه بیا شور د باندې نه راځي نو د دې غوږ دایره محدود ده د ژبې دایره محدود ده د پوزې دایره محدود ده د لاس دایره محدود ده او د سترګو دایره محدود ده کله کله به ته اسمان ته مو ګوري او چې ما بره وکتل اسمان نه ښکاري چت ښکاري ولې سترګو دایره کمه شو نو مطلب دا چې الله تعالی د حواس موږ له د علم دپاره راکړي دي دا خبره به لږه په توجه سره ځکه اوري چې اخره کې زه بیا نتیجه راوباسم نو بیا به په ایمان بالغیب باندې موږ پوه شو دا زه تاسو به د ایمان بالغیب باندې پوه کوم نو لہذا دا د علم ذریعه ده لیکن یو ځای داسې راشي چې دا حواس کار پرېږدي د دې کار اخوا بیا نه نو د هغې نه اخوا بیا عقل کار شروع کړي اوس مثلا ما دې ځای ته وکتل نو دا لرګی چې په کم ټایم کې لګېده کم کاریګر دا کار کو په هغه وخت کې نه ما په سترګو لیدلی نه راته چا ویلي چې دا پلانکي کاریګر جوړ کړی نه مې په غوږ اورېدلي نه ورسره زه په خپله ما لاس لګولی خو بیا هم زما عقل دا وایي که جوړ کړی دی خو ډېر ماهر کاریګر جوړ کړی نو اوس دې ځای کې د دې ماهر کاریګر دا علم دا زما د ذهن ته راغی خو دا د حواسو په ذریعه رانغی بلکې د څه په ذریعه راغی د عقل په ذریعه نو لہذا د حواسو په ذریعه به علم راځي خو د هغې دایره محدود ده د عقل په ذریعه به علم راځي خو د هغې دایره محدود ده نو چې د حواسو دایره ختم شي د چا دایره شروع شي د عقل او چې د عقل دایره په کوم ځای کې ختم شي نو په هغه ځای کې بیا یو بل علم شروع شي سبب د علم هغې ته وایي وحي نو د وحي په ذریعه باندې الله تعالی موږ ته علم راکوي ګوره زه تاسو ته د دې یو مثال ویم وحي هغه خبره بیانوي چې کوم د حواسو سره تعلق نه لري او د عقل سره تعلق نه لري دا نه چې د عقل نه به خلافي خو مطلب هغه څیز تعلق د عقل سره نه لکه ما تاسو ته ویل عذاب قبر ته ما عذاب قبر نه پناه غواړې زه یې غواړم نه په عقل باندې چې عذاب قبر اوسه پورې معلوم کړی نه په لاسو په سترګو معلوم کړی خو بیا هم زه یېرېږم ولې چې عذاب قبر تعلق نه د حواسو سره دی او نه د عقل سره دی د څه شي سره دی د وحي سره دا علم ماته د وحي په ذریعه باندې معلوم شوی نو که اوس عذاب قبر زما عقل نه مني نو زه به د عقل نه منم ولې چې دا څیز د دې دایرې د سره نه دی نه دغه شان بعضې خلک وایي یاره په دې قرآن کې د جاز ذکر ولې نشته اوسه پورې د قرآن او د علماو د مدارسو کمپیوټر ولې نه د ایجاد کړی جاز یې ولې نه د ایجاد کړی نو یاد ساته چې د قرآن نه د جاز او د کمپیوټر مطالبه کول داسې دي لکه د غوږ ته چې ویې ته ګورې ولې نه یا سترګې ته ویې ته اورې ولې نه نو د هر څیز دپاره الله ځان له ځان له څیز پیدا کړی نو چې سترګې د لیدو دپاره پیدا کړې ده دې نه ته د اورېدو کار نشي اخیستی لاس یې د نیوو دپاره پیدا کړی دې نه ته د لیدو کار نشي اخیستی او دغه شان ژبه چې ده نو دا یې د ذایقې دپاره پیدا کړې د دې نه ته د اورېدو او د نیوو کار نشي اخیستی نو دقه شان وحي الله تعالی د هغه کارونو دپاره پیدا کړي دا کم کارونه چې الله عقل ته نه دي پریښي او کمپیوټر جوړول جاز جوړول دا الله څه ته پریښي دي عقل نو که دا عقل نشوی کولی نو بیا به قرآن بیان کړی نو لہذا د قرآن نه او د دین او شریعت نه د کمپیوټر او د جاز مطالبه داسې ده لکه د پوزې نه چې د لیدو مطالبه نو هلکه دا د حماقت خبره ده که د هوښیارتیا خبره ده دا حماقت خبره ده نو بعضې خلک وایي یاره په قرآن کې د جاز ذکر ولې نشته په قرآن کې د کمپیوټر ذکر ولې نشته اوسه پورې یو مولا وایي بلب ولې ایجاد نه کو نو خدای بنده مولوي صاحب چې کم لګیا دی مدرسې والا چې کم لګیا دی هغه د وحي په علومو کې دی او وحي علومو هغه به هغه کارونه کوي کوم چې د وحي سره تعلق لري او بلب او کمپیوټر او جاز دا د عقل سره تعلق لري نو د دې لپاره الله عقل پیدا کړی نو دوی دا خیال لري چې دا قرآن دا چې کوم دی نو دا وحي دا د الله له طرفه دی او د عقل زموږ ذاتي دی نو چې کوم الله وحي را لېږل هغه الله عقل هم را لېږلی دی نو ولې دا ته چې په کوم عقل بلب جوړی نو دا چا پیدا کړی دا الله نه دی پیدا کړی دا عقل د الله پیدا کړی لکه زه تاسو ته وایم مثلا یو جاز دی جاز جوړېږي د اوسپنې نه نو اوسپنه کوم ځای نه راوځي د ځمکې نه نو دا معدنیات د اوسپنې دا په کوم ځای کې پراته دي په ځمکه کې نو په ځمکه کې دا چا ایښي دي الله نو ستا د جاز ماده چې ده د اوسپنې په شکل کې دا الله پیدا کړې بیا چې دا کم اوسپنه راوباسي او کوشش پکې کوي دغې لپاره د ماهرین او د انسانان چا پیدا کړي دا الله پیدا کړي
بیا چې دا اوسپنه راوځي کې او جاستې جوړ کړي دغه انګریز دی او که مسلمان دی او که کافر دی دله د عقل چا ورکړی دا مولا الله ورکړی بیا چې دا جاز او دا مشیندري جوړه شي او دا بیا په دې کې دا تیل اچوي نو دا تیل چا پیدا کړي دا هم الله پیدا کړي او دا جاز چې بیا په هوا کې رواني او د دې پرو په ذریعه باندې د هوا سره د خپل بیلنس برابروي نو دغه هوا چا پیدا کړي دی چې دا جاز که دا هوا پې لږه لیونی شول ټول به پاستر را ګزارلی نو دا هوا بیلنس و د چا برقرار ساتلی دا متعالی نو اوسپنه د الله ده دغه شان عقل د الله دی انسان د الله دی تیل پکې د الله دی په هوا کې الوزول او دا فن او دا مهارت ول الله ورکړی دی نو ته پکې ماته د الله نه ما سوا بل څیز وښایه که نه نو بعضې خلک عقلي خبرو طرف ته ځي او د قرآن اهمیت داره ذهن نه لرې کوي نو لہذا الله تعالی د هر څیز دپاره خپل خپل سبب د علم پیدا کړی نو حواس په ذریعه م علم راځي پای کې به د عقل کار نه پای کې به د عقل کار نه او دغه شان حواس چې په کوم ځای کې کار پرېږدي نو هغه ځای به بیا د عقل او په بعضې ځایونو کې عقل کار پرېږدي نو هغه ځای کې به بیا کم علمي بیا به د وحي علمي زه تاسو ته د دې یو مثال ویم مثال د دې دا دی چې تاسو به په قرآن او په حدیث کې چرته هم دا نه اورېدلي چې یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الغائط انتهایی معذرت سره ای ایمان والا او تاسو دا ډک او دسمات مه خورئ دا یې نه دي ویلي دا په قرآن کې نشته دا په حدیث کې هم نشته ولې دا یو داسې خبره ده چې دا د وحي نه بغیر هم د عقل او د حواسو په ذریعه معلومیږي تعالی الله تعالی حواس درکړي تعالی الله عقل درکړی ته چې دغه څیز راوچت کې نو تا ته به یو بدبویي محسوسه شي نو خولې ته لاوړل خو لرې خبره ده پوزې ته بیا هم نه رانږدې کړي نو دا خبره تا ته په حواسو په عقل په ذریعه معلومه وه ځکه الله تعالی دې په باره کې وحي راونه لېږله ولې چې دا خبره حواس او عقل حل کړه ها البته یوه خبره داسې ده چې آیا د تشو بولو د لګېدو د وجې نه عذاب قبر انسان ته ملاویږي که نه ملاویږي ها دا یوه خبره اوس داسې ده چې په حدیث کې وایي استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه تاسو وایي د دې تشو بولو د دارو نه هم ځان ساتئ ولې چې عام طور عذاب قبر د دې د وجې نه انسان ته ملاویږي نو ګوره د خوړو ذکر یې ونه کړو ولې چې هغه د حواس او په عقل په ذریعه هر چاته معلومه وه خو آیا د دې د وجې نه عذاب کې مبتلا کېږي نه مبتلا کېږي دا خبره اوس نه په حواسو معلومې ده او نه په عقل باندې نو ځکه پکې څه راله وحي پکې راله ځکه پکې وحي راله نو بهرحال زما مقصد د خبرې دا دی چې ایمان بالغیب څه ته وایي ایمان بالغیب دې ته وایي چې په هر هغه خبره باندې ایمان ساتل اوس به انشاءالله د ټولو ذهن ته دا خبر راغلی ایمان بالغیب دې ته وایي چې په هر هغه خبره باندې ایمان ساتل چې نه په حواسو معلومیږي او نه په عقل او بیا هم پې زما اوس ته ایمان دی دې ته وایي ایمان بالغیب دې ته څه وایي ایمان بالغیب ګوره زمونږ د چا په ذات باندې ایمان دی د الله الله وحده لا شریک ذات دا ټول عالم الله پیدا کړی دی د څه وخته پورې پیدا کړی بیا به حساب کتابي بیا به جنتي بیا به جهنمي بیا به تله د میزاني نو دا نظام دا الله وسه پورې چا په سترګو لیدلی یا داسې چا په عقل په ذریعه باندې داسې څه معلوم کړی نه لیکن د وحي په ذریعه باندې مونږ ته دا خبره معلومه شوې ده نو دقې ته ایمان بالغیب وایي زمونږ پې ځکه ایمان دی اوس د یوه خبره وکړه خبره دا ده چې د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې 4 کسان داسې و چې دوی د نبوت دعوه کړې وه دروغجن پیغمبران به مسلمه کذاب و د هغونه به م خپلو خلکو مطالبه کوله و یاره وایي تاسو ځان ته پیغمبران وایه اوسه پورې د باندې وحي رانله نو اول ته د 4 دروغجنو پیغمبرانو نومونه ویم د یو اسود عنسی نوم او د دویم مسلمه کذاب او د دریم طلیحه اسدی او 4م نمبر زنانه و دا بګیلا بله وه سجاح نوم نو یاد ساتئ چې الله تعالی دنیا ته څومره انبیا را لیږلي دی نارینه را لیږلي ښه دا خبره یاد وساتئ اوسه پورې الله تعالی زنانو کې پیغمبره نه ده را لیږلي دقه شان په انبیاو کې چې کم نبیان هم راغلي نو الله تعالی د ظاهري عیوبو نه پاک را لیږلي په انبیاو کې په سترګو باندې معذوره نه و دغه شان ظاهري بدن او په چال ډال په دې باندې چرته عیبدار الله تعالی پیغمبر نه دی را لیږلی هم بیمار شوي دي
او دغه شان مختلف قسمه لکه ایوب علیه السلام بیمار شوی دی داسې تکالیف مصیبتونه پې تیر شوي دي خو په ظاهري عیوبو باندې داسې پیغمبر الله تعالی اوسه پورې نه دی رالیږلی خو بهرحال په هغه زمانه کې چې کومو څلورو کسانو دعوه کړې وه د پیغمبرۍ د هغه دغه کسانو د یو علاج خو یو صحابي کړی دی هغه په یمن کې او اسود عنسی نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ځای کې هغه گورنر چې کوم د مسلمانانو طرف نه هغه ته حکم وکړو او یو صحابي دی د هغه نوم دی فیروز دیلمي رضی الله تعالی عنه څه نوم یې دی فیروز دیلمي پرې شپې ورغی و نبی علیه السلام په هغه ورځو کې په مرض الوفات کې او د دنیا نه د تلو ټیم او نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو هغه فیروز دیلمي خپل ځان په خطره کې وغورځاو او لاړ او شپې ته شپې هغه اسود عنسی قتل کړه خو مردار شو لاړ نو یو دروغجن پیغمبر د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوندانه کې الله تعالی خپل عبرت خپل انجام ته ورسو دا دویم چې کوم و نو دا مسلمه کذاب د نبی علیه السلام په ژوندانه نبی علیه السلام ته خطر لېږلی وی نبی علیه السلام ته وی چې دواړه صلح کوو نیمه پیغمبري به ستا نیم به زما او نیم د عربو خاوره به ستا نیمه به زما نبی علیه السلام ولا خط کې جواب ورکو وی ان الارض لله یورثها من یشاء من عبادی ستا سره پیغمبري په بنیاد باندې زه ځمکې نه تقسیم ځمکه د الله ده چې چاله غوښته چاله به ورکي د قرآن په آیت کې ولا جواب ورکو دا مسلمه کذاب چې و نو دی وی مدینې ته راغلی خو بیا واپسۍ کې لاړو او دغه شان ځان نه چې کوم دی یو پیغمبر جوړ کړو دریم نمبر چې و نو هغه طلیحه اسدي او دریم نمبر سجاح نوم یو زنانه وه چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه رخصت شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو نو د ټولو نه غټه مسله مسلمانانو ته د دې فتنو مقابله وه نو دیو جن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر په هنرمندۍ سره او ډېر په بهادرۍ سره د دې فتنو خلاف لشکرې ولېږلې چا ورته ویل وی امیر المؤمنین وی تازه د نبی علیه السلام وفات وشو مسلمانانو کې بېچیني ده او دغه شان تا مختلف لشکرې مختلفو طرفونو ته ولېږلې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې نه که په دې وخت کې موږ لږه کمزوري ښکاره کړه نو دا خلک به د دې نه غلطه فایده واخلي نو یو لشکر یې پرې طلیحه اسدي پسې ولېږو وایي ده پسې چې کله دا لشکر لاړو د مسلمانانو نو دا طلیحه اسدي چې و نو وایي دا د مسلمانانو لشکر ته مخامخ شو شرحبیل ابن حسنه داسې قسمه صحابه و نو د صحابه مقابله خو کولی نه شوه نو وایي د ده چې کوم د جنګ سپهسالارو نو د هغه نوم عیینه و هغه عیینه چې کوم دی نو هغه د مسلمانانو د لشکر سره په مقابله کې دی او ده وایي یو ګوټ ته په ځان باندې څادر راچیلی دی ناست نو هغه د لشکر مشر به پسې بار راتو وایي څنګه چل دی څه وحي نازله شوه که نه څه چل وکړو لکه د دروغجن پیغمبر نه به د خپلو خلکو هم د وحي مطالبه کوله وایي به ده په خلکو باندې خو وحي نازلېږي په تاسو وحي نازله شوه که نه اوس د دې وخت نه مخکې ده په ځان باندې یو وحي نازل کړی وه او هغه وحي ډېر عجیبه ده هغه به زه تاسو ته چې دا نننی کم سبق ما ووایو نو تاسو ته به د دې نه د هغې جواب معلوم شي هغه وحي کې ده په ځان باندې نازل کړي چا ورته ویل په تا وحي راځي که نه راځي ده ویل راغلی ده ویل څنګه ویل والحمام والیمام والسرد الصوام قد سمنا قبلكم باعوام لیبلغن ملکنا بالشام دا د قرآن په شان آیتونه جوړ کړي نو زه تاسو د هغې ترجمه کوم والحمام والیمام وایي زما دې په ځنګلي او په خاریه کې اوسېدونکي کوترې باندې قسم د والحمام والیمام معنی دا ده زه تاسو په دې خبره پوه کوم او والسرد الصوام دا یو مرغۍ ده چې دا خوراک ډېر کم کوي په هوا کې الوځي وایي زما دې په هغه روژه نیونکي مرغۍ باندې قسمي او ستاسو نه مخکې هم خلکو روژې نیولي دي او زمونږ باچاهت او تخت دا به چې دی دا به شام ته رسي وایي دا آیتونه یې په ځان نازل کړو خو خپلو ملګرو ته پته م ولګېده چې دا یې دروغ ویل ولې په قرآن کې چې الله په کوم څیز باندې قسم خوړلی هغه داسې څیز دی چې د هغې تعلق نه د حواسو سره دی نه د عقل سره دی القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه یا دغه شان والذاریات ذروه قسم می دی په هغه پرشتو باندې او قسم می دی په هغه پرشتو والنازعات نزعه
هغه څیزونو باندې الله قسم خوړلی دی کوم چې په عقل او په حواسو سره په ذهن کې نه راځي. اول حمام والیمام کوتره خو د حواسو سره تعلق لري، هر سړی یې مخامخ. دغه شان مسلمه کذاب په ځان باندې آیت نازل کوي الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل آتی، او تا ته څه پته ده چې آتی څه شی دی؟ وایي دې کې د وحي د نازلولو څه ضرورت و؟ هر سړي ته مخامخ پته چې دغه آتی دی او دا دومره غټ خړتمې دی. نو غټ مقصد دا چې قرآن کې الله په هر هغه څیز باندې قسم خوړلی او الله تعالی هر هغه څیز سره وما ادراک ویلی کم چې د عقل او د حواسو په ذریعه باندې نه معلومیږي. او دیو په خپل وحي کې هغه څیزونه راوړو چې کوم د عقل او د حواسو سره تعلق لري. لکه اوس مثلا مسلمه کذاب یو بل آیت درته ویم، وایي والشاء والوانها، وایي قسم مې دي په دې چیلو باندې، په دې بیزو باندې او د هغې په رنګونو باندې. دا اوس د ده آیتونه دي. ټول هغه څیزونه یادوي چې کوم د حواس او د عقل سره تعلق لري. دې وجې نه د هغه منونکو م هغه تسلیم نه کړ، ویې نه منله. او عجیبه خبره پی وی واعجبها السود والبانها، او وی په دې کې زیات د خوند، په دې تورو بیزو کې د ټول نه زیات خوندور سیز د هغې رنګ دی چې تور دی، خو د ټول نه خوندور سیز پکې شوده دي. ولې؟ وی والشاء السوداء واللبن الابيض ان هذا لشيء عجب. وی چیلی او بیزت توره ده او شوده او پیتی راوزی سپین، وی دا ډېر عجیبه سیز دی. دا وحي د ځان نه جوړه کړې وه، دا د طلیحه اسدیم جوړه کړې وه، او دا د مسلمه کذاب د هغه خپلو ملګرو ته هم پته ولګېده چې دا هسې شړې ولي. ځکه چې قرآن کوم ځای کې قسم ذکر کوي، قرآن په کوم ځای کې حکم ذکر کوي، هغه څیز ذکر کوي چې نه د حواسو سره تعلق لري نه د عقل سره، بلکې د عقل خلاف خو نه، خو به هر حال هغه څیز ماوراء العقل د عقل نه بری. دې وجې نه یو صحابي د مسلمه کذاب سره په جنگ په موقع باندې د یو سړي سره میلاو شو چې هغه جنګېده د مسلمه کذاب د طرف نه. نو ده ورته وویل چې هلکه ته خو مدینې ته نه وې راغلی؟ وایي هغه ورته چې بلکل او مدینې ته خو راغلی وم، تا خو زمونږ په پیغمبر باندې ایمان نه و راوړی. اوس دا په لشکر کې د مسلمه کذاب په لشکر کې ولاړ دی، لیکن دا صحابي تی تپوس کوي، وایي تا خو په نبي علیه السلام ایمان نه و راوړی؟ وایي ولې مې نه و راوړی؟ وایي بیا دغلته څه کې؟ هغه وایي ما ته پته ده چې زمونږ دا کس دا دروغجن دی او ستاسو پیغمبر دا حق پیغمبر دی. نو بیا ولې زمونږ څه جنګېږي؟ وایي ځکه چې د خپلې قبیلې دروغجن پیغمبر ما ته ستاسو د قبیلې د رښتوني پیغمبر نه غوره دی. نو د قوم پرستۍ په بنیاد ورسره ولاړو. نو مطلب دا شو. نو هسې د طلیحه اسدي خبره مې راته کوله، نو هغه په ځان څادر راچیلی دی او دا لشکر مشر پسې بار بار راځي، وایي خدای به نه موږ په دې لشکر باندې تباه کې، خو څه وحي راله که رانله جنګ وکړو که ونه کړو. نو هغه ویل ورې لا نه ده راغلي. جو بیا لاړ او بیا راغی، بیا لاړ او بیا راغی. نو بیا ورته هغه وویلې لکه ویل څه وحي د باندې نازل شوه که نه؟ هغه وایي او نازل شوه. وایي څه دي؟ وایي ان له ریحا کرحاه وحدیثا لا تنساه. تاسو له به م الله تعالی داسې میچن او داسې جرنده درکوي چې دانې به وړه کوي، او داسې خبرې به الله تعالی تاسو ته دریا دي چې چا به ستاسو نه هېر کېږي. هغه لشکر چې کوم مشر و هغه وایي دا پاګل دی، قمقل خبره د جنگ روانه ده او دا موږ ته و چې تاسو له به الله تعالی جرند او میچن درکړي. ایسته خپل سامان یې په اوږه کړو او لاړو. ته وایي دا جنګونه زه تاله نشم کولی. ده بیا خلکو ته آواز وکړو، وایي هلکه راشئ تازه تازه وحي راله. وایي څه وحي؟ وایي ما ته دا وحي راله چې په دې ټایم کې څوک ځان بچ کولی شي نو وتښتئ. وایي خپله بیبي یې ځان څه پاس کېنوله وتښتېد. دا وحي په پایینې موقع راله. خو تاسو به حیران شئ، عجیبه خبره دا ده چې دې سړي بیا وروسته توبه ویست او بیرته په اسلام کې داخل شو. طلیحه اسدي چې و نو دا مردار لاړ د دنیا نه. او سجاح زنانه چې وه نو هغه په هغه زنانه خو یوازې مقابله نه شوه کولی، نو هغه د مسلمه کذاب خواله لاړه. چې مسلمه کذاب خواله لاړه نو اوس یو دروغجن پیغمبر نارینه او بل دروغجن پیغمبر زنانه دواړه کمره کې میلاو شو. ډېر وخت یې تیر کو، نو خپل منځ کې دواړو اتفاق وکړو، اتفاق یې په نکاح باندې وکړو. نو دا سجاح زنانه مسلمه کذاب ته په نکاح شو او په یو ځای باندې به د مسلمانانو مقابله کو. نو چې بار دا سجاح زنانه راووته نو خپل قوم چې کوم دی نو هغې ورته وویله چې تا خو لکه ته خو زمونږ پیغمبر او تا د هغه بل پیغمبر دروغجن پیغمبر سره نکاح وکړه، نو په مهر کې دله څه درکړه؟ څه غټ مضبوط مهر ته یې غواړه چې هغه زنانه واپس لاړه او هغه
مسلمه کذاب نه تپوس وکړو وایي زما دا قوم چې زما څه کم زما دا دروغجن امتیان ناغلي هغه وایي چې تاله په مهر کې څه درکړو وایي مسلمه کذاب ورته وایي چې ورشه ورته ووایه چې ما تاسو ته په مهر کې 15 وخته مونځ ماف کړو نو هغه د زنانه چې کوم امتیانو نو هغه دروغجن هغې وایي چې بس دا خو مزید دا مهر موږ ته قابل قبول دی چې ایله خدای له 15 وخته مانځه نه خلاص کړو نو بهرحال وایي دا سجاح زنانه چې ده که نه وایي دا ورکه شوه بس ختمه شوه خدای خبر چې په کوم ځای لاړه بس د دې بیا تاریخ نه دی معلوم او مسلمه کذاب سره صحابه دومره مضبوط جنگ وشو چې 1200 پکې صحابه شهیدان شو او باقي 700 صرف حافظ قرآن او عالمان صحابه چې په هغه جنگ کې خو الله تعالی دا فتنه ختم کړه خو مقصد مې صرف او صرف دا دی چې تاسو ته مې صرف ایمان بالغیب خایو چې ایمان بالغیب وایي هغه سیز ته چې کم سیز نه په عقل معلومیږي نه په حواسو او بیا هم زمونږ په هغې باندې ایمانی نو دې ته وایي ایمان بالغیب نو دا به په څه سره موږ ته معلومیږي چې نه په حواسو په عقل سره معلومیږي موږ ته به د وحي په ذریعه باندې نو ځکه مؤمن هغې ته وایي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون متقیان هغه چې ایمان نه وړي په غیبه باندې ویقیمون الصلاة او قایمۍ مونځ لره ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه نه چې موږ دوی له کوم رزق ورکړی ينفقون خرج کوي ګوره د ایمان نه پسې د دوو عملونو ذکر وکړو ګوره چې زمونږ ایمان بالغیب شو د الله په ذات باندې موږ ایمان دی دا په غیبه دی په انبیاو زمونږ ایمان دی دا په غیبه دی دغه شان په قیامت باندې زمونږ ایمان دی دا په غیبه دی نو د دې ایمان نه پس اوس موږ ته اعمال پکار دي نو اعمال خو دنیا دي خو دلته د دوو عملونو ذکر دی یو د زکات او یو د مونځ نو علما وایي چې د ایمان نه پس خو یوازې زکات او مونځ نه دی دلته د متقیانو په صفاتو کې صرف مؤمن مونځ او زکات ولې ذکر شو وایي د دې یاد وساته په مونځ سره تمام عبادات بدنیه او طرف ته اشاره ده ولې چې په انسان باندې کوم عبادات دي یا به د مال سره تعلق لري یا به د جان سره لکه روژه له څه تعلق ساتي د جان سره او حج د څه تعلق ساتي هم د مال سره هم د جان سره جهاد هم د مال سره هم د جان سره او مونځ دا د جان سره تعلق ساتي نو یا بدن دی او یا مال دی نو دا مونځ یې پکې د بدن نه راواغستو او د زکات یې پکې د مال نه راواغستو نو په مونځ کې یوازې مونځ ته اشاره نه ده تمام بدني عبادتونو طرف ته اشاره ده او په زکات کې یوازې زکات ته اشاره نه ده تمام مالی عبادتونو طرف ته اشاره ده چې د مؤمن علامت دا ده چې ويقيمون الصلاة قائمي بمونځ ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغه رزق نه چې موږ دوی له ورکړي ينفقون خرج کوي نو بهرحال زکات به ورکوي او مونځ به قایموي نو مالی او بدني عبادتونه به کوي اوس د دې نه پس دوه قسمه مسلمانانو د نبی علیه السلام په زمانه کې یو هغه چې مخکې مشرکینو په شرک باندې او په نبی علیه السلام ایمان نه وړو او یو هغه چې مخکې په عیسی علیه السلام یا په موسی علیه السلام ایمان و یهود او نصارو نو په دې ځای کې د هغه مؤمنانو به طور خاص ذکر کوي چې کوم مخکې یهود او نصارا اوس په نبی علیه السلام باندې ایمان نه وړو نو ګوره کم یهودي چې مسلمان شو کم نصرانی چې مسلمان شو نو ایمان بالغیب صفت هم په هغه کې شته او مونځ کول زکات ورکول هم پکې شته خو په هغې کې یو صفت اضافي دی هغه اضافي صفت دا دی چې الله تعالی هغه ته د دې نبی علیه السلام باندې د ایمان د راوړو نه مخکې وته په یو بل آسماني کتاب باندې د ایمان راوړو توفیق هم الله ورکړو او اوس ول الله تعالی په قرآن باندې د ایمان راوړو توفیق ورکو نو لهذا دیو ایمان په څو کتابونو شو په دوو باندې مخکې د موسی علیه السلام پیروکارو اوس د نبی علیه السلام مخکې د عیسی علیه السلام پیروکارو اوس د نبی علیه السلام نو چونکې دیو ته به ډبل اجر میلاویږي دیو جنه به طور خاص د دیو تذکره دلته وشوه والذین یؤمنون او هغه کسان چې ایمان نه وړي بما په هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا باندې وما انزل من قبلک او هغه چې نازل کړی شوی اوس تا نه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دوی یقین لري ګوره په ایمان بالغیب کې آخرت هم راغلی په ایمان بالغیب کې آخرت و که نه چې کم خلک په غیب ایمان نه وړي نو غیبه کې خو آخرت هم راځي نو وایي دوباره بیا د آخرت ذکر ولې وکړو ځکه چې د آخرت دا چې دی نو دا بنیادي عقیده ده او په دې کې یهود او آخرت منودو خو د خپل ذهن مطابق بعضې نسواراو به منودو خو د خپل ذهن مطابق الله فرمایل چې اسلام ته کم سړی راځي نو که دا مخکې نه یهودي دی یا نصرانی دی
خو د قیامت په باره کې به هغه نظریه نه چلیږي کم چې مخکې وه، هغه یقین او هغه نظریه به چلیږي چې کم د مسلمانانو ده. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې دوی یقین لري. دا یوه خبره یاد وساتئ چې دا زموږ بنیادی عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا اخرنی نبی دی او د ده نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې ستاسو څه دلیل دی چې د نبی علیه السلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته، نو د قرآن د اولنۍ صفحه دا زموږ څه دلیل دی. ولې دلته الله د متقیانو صفت ذکر کوي چې متقیان هر هغه چاته ویل کېږي چې هغه ایمان نه وړي په هغه کتابونو چې کم مخکې دي او په هغه کتابونو چې کم پتا نازل دی. نو که د نبی علیه السلام نه پس بل نبی وی بل پیغمبر وی نو د هغه باندې ایمان نه وړل به د متقیانو په صفت کې حساب کړي وي. داسې به ویل چې متقی هغې ته و چې په پخواني کتاب یې ایمان دی، ستا په دې کتاب یې ایمان نه وړی او په راروانه زمانه کې چې کم پیغمبر راځي په هغه به ایمان نه وړي. نو د راروانې زمانې ذکر پکې نشته. بما انزل الیک وما انزل من قبلک ذکر کړی، لیکن وما انزل من بعدک نه دی ذکر کړی. نو معلومه دا شو چې د ایمان راوړو لپاره په پخوانو کتابونو ایمان نه وړل ضروري دي او په موجوده کتاب باندې ایمان نه وړل ضروري دي، او د موجوده نه ما سوا دوی نه پس بل کتاب د سره نشته، نو ایمان به پرې څنګه راوړي. نو دا د ختم نبوت دلیل دی. او په قرآن کې وایي په 450 مقاماتو کې دا مضمون راغلی دی. لکه زه تاسو د هغې هسې یو مثال ویم. په قرآن کې الله وایي وما ارسلنا من قبلک، هغه پیغمبران چې موږ ستا نه مخکې لېږلي وو. نو کوم ځای کې چې د پخوانو پیغمبرانو تذکره کوي نبی علیه صلات وسلام له چې حواله ورکوي نو د مخکینو ورکوي. نو که د نبی علیه السلام پس پیغمبر راتلی نو بیا به وله کله کله د رستني پیغمبر حواله م ورکولی که نه. لکه تورات وایي تورات، په تورات کې ذکر د موسی علیه السلام دی، تذکرې د موسی علیه السلام دی، خو چې وروستو کم پیغمبر را روانو نبی آخر الزمان د هغې حواله و پکې وه. په انجیل کې د نبی علیه السلام حواله وه. د آدم علیه السلام نه راواله د نبی علیه السلام پورې چې څومره انبیا راغلي ټولو د راروان پیغمبر د نبی آخر الزمان حواله ورکړې ده. نو که د نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر راتلی نو نبی علیه السلام خو به یو ځل په یو ګوټ کې خو به چېرته حواله ورکړې وی که نه. نو نه په قرآن کې د راروان پیغمبر حواله شته او نه د کتاب شته او نه د نبی علیه صلات وسلام په احادیثو مبارکو کې شته. وما ارسلنا من قبلک ولقد ارسلنا رسلا من قبلک ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، دا سوره روم ده. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، دا سوره زمر ده. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك، دا سوره شورى ده. كما كتب على الذين من قبلكم، دا سوره بقره ده. سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. نو ټول کې قبلک نبی علیہ السلام ته ستانه مخکې چې کوم پیغمبرانو، ستانه مخکې چې کوم پیغمبرانو، ستانه مخکې چې کوم پیغمبرانو، دا قرآن کې 450 ځای کې لیکلي. نو که فرض که د نبی علیہ السلام نه پس هم پیغمبر وی نو یو ځل خو بیا په ګوټ کې چېرته حواله خو راغلي وی که نه. نو لهذا که چا ویل چې په ختم نبوت ستاسو څه دلیل دی، د قرآن د اولنۍ پاڼه پې دلیل دی او 450 مقامات خو پسې د دې نه علاوه دي. اوس چې دا عقیدې چا خپلې کړې، ایمان بالغیب، بدني عبادت، مالی عبادت او په پخوانو انبیاو ایمان، زمونږ هم په پخوانو انبیاو ایمان دی، دا زمونږ په باره کې هم دی، زمونږ په ټولو انبیاو ایمان دی که نه دی؟ ټول انبیا حق او سچ دي، خو تفصیلا صرف خپل پیغمبر منو. لکه تشریع او شریعت د خپل منو او نور نفس نبوت اجمالی طور د ټولو انبیا منو. ټول انبیا حق او سچ، ټول انبیا خپل ډیوټي په صحیح طریقه ادا کړې ده، ټول انبیا د دنیا نه کامیاب تللی، خو خپل پیغمبر د کامیابی سره سره د هغه ټول تشریحات هم منو. نو چې دا عقیده چا خپله کړه نو الله وایي اولئک علی هدی من ربهم، دا خلک دي چې په هدایت دي من ربهم د خپل رب د طرف نه، و اولئک هم المفلحون، دا خلک دي هم المفلحون چې هم دوی کامیاب دي. اوس ذکر د مؤمنانو وشو، اوس به الله د کفارو ذکر کوي. دوه قسمه کافران الله دلته ذکر کوي، یو خالص کافران ایو منافقین. نو دا منافقین چونکې زیات سختو او دا غو شرونه او فسادونه زیات خطرناکو، دی وجې نه د منافقینو تذکره په روغ رکو کې کړې ده. او چې کم کافرو خالص کافرو بس دا غو خو معلوم کسانو، نو دا غو تذکره الله تعالی په 2 آیتونو کې کړې ده. نو بس الله فرمایي دا خاص کافرانو په باره کې ان الذين كفروا بشکا کسان کفرو چې کفر کړي، سواء علیهم برابر د پدوی باندې، انذرتهم آیات دوی ويره ام لم تنذرهم یا ونه يره دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي.
ولی به دا کافر ایمان نه راوړي. ختم الله علی قلوبهم مهر والی الله تعالی د دیو په زړونو باندې، وعلى سمعهم د دیو په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه او د دیو په نظرونو باندې په سترګو باندې پرده ده، ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره د عذاب لوی. دلته د کافرو په باره کې الله دا وفرمایل چې بعضې داسې کافر دي که دوی ته څومره تبلیغ وکړي څومره ویره دوی بیا هم ایمان نه راوړي. ولې؟ د دوی په زړونو باندې الله تعالی مهر والی دی. دلته یو سوال راوچتېږي او په دې زمانه کې هم بعضې خلک کوي چې د چا په زړه باندې مهر چا وواهو الله، دا بیا ایمان نه وړي؟ نشي راوړی. نو په ایمان نه راوړو کې په کفر کې دی مجبوره شو، دی به اوس خامخه کافر وي. ولې چې مهر ولا په زړه باندې چا والی دی؟ الله. نو چې د چا په زړه باندې مهر الله تعالی ووهو نو دا اوس په یو صورت کې هم د ایمان نشي راوړی، دی به خامخه کافر وي. نو چې دی کافر شو د چا د مهر د وجې نه؟ د الله د مهر د وجې نه. نو دا خو الله کافر کړی دی، نو بیا جهنم ته ولې وراچي؟ دا سوال دی چې دا الله تعالی ولیکل په ازل کې. دا سوالات په دې موجوده دور کې هم کېږي چې یو سړی په ازل کې الله لیکلی چې دا کافر دی، نو بیا دی جهنم ته ولې وراچي؟ ولې چې د هغه ازل د لیک نه خو خلاف نشي کېدی. ګوره یاد ساته، زه تاسو یوه خبره وکړم. قرآن موږ پرون هم ویلو چې القرآن یفسر بعضه بعض. قرآن د خپل ځان په خپله تفسیر کوي. د دې مهر تذکره الله تعالی په خپله کړې ده په سوره الف لام میم سجده کې. وی بل طبع الله علیها بکفرهم، الله د دیو په زړونو باندې مهر والی د دیو د کفر د وجې نه. مطلب دا چې پیدایشي مهر ولا الله په زړه نه والی، بلکې دوی دنیا ته رالو او کفر یې کوو او د هغه کفر سزا ولا الله تعالی په دوو طریقو ورکړه. یوه طریقه دا ده چې د دې کفر د وجې نه به په آخرت کې په عذاب کې مبتلا کیږي، او د دې کفر یوه سزا په دنیا کې دا ده چې الله ته د ایمان توفیق واغستو. نو دا د ایمان توفیق چې ته الله اغستی دی دا د اولې ورځې نه بلکې چې کله دیو په کفر کې حد ته ورسېدو نو الله پې نتیجه مرتب کړه. بل ځای کې الله وایي کلا بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون. د دیو په زړونو چې دا کم زنګ دی او کم مهر دی نو دا د دیو د اعمالو د وجې نه دی. اوس ما ته ګوره، په عمل باندې چاله سزا ورکول دا انصاف دی که بې انصافي ده؟ انصاف دی. لکه اوس مثلا یو سکول کې یو طالب العلم دی او بار بار هغه خلاف ورزي کوي، نو استاد چوکه راوالي و هغه له سزا ورکي. نو دا سزا چې دی استاد ورکړه نو دا سزا ورکول د استاد حق دی که نه دی؟ ولې چې د ده د جرم سزا دا ده چې دله دې سزا ورکړی شي. نو د دې کافرانو د کفر، د دې کافرانو د پیغمبر علیه السلام د ګستاخۍ او د دې کافرانو په نبی علیه السلام باندې ظلم و ستم، د هغې انجام او سزا دا وه چې د دوی نه د ایمان توفیق واغستی شي. نو دا یې په اوله ورځ نه دی اغستی، بلکې دا د دوی هغه کفر دی حد ته ورسېد چې الله ولا سزا ورکړه. نو سزا ورکول خو د هر چا حق دی. خو یو سوال پیدا کېږي چې ټیک ده چې د دیو د کفر نه پس ول الله تعالی دا سزا ورکړه، د دیو د کفر نه پس ول الله دا سزا ورکړه، د دیو د اعمالو نه پس ول الله دا سزا ورکړه، خو لیکلي خو الله په هغه ځای کې وکنه په ازل کې. نو بیا هم د ازل په باره کې سوال شو. نو یا ساته دا دې تاسو ته زه یو عقلي مثال ویم. ګوره الله ته علم و چې دا به کفر کوي، نو د هغې د وجې نه الله په ازل کې ولیکل چې دا ما ته علم ده چې دا سړی به سباله کفر کوي. نو د الله د علم د وجې نه دا سړی مجبوره نه دی. ګوره دا با اختیاره دی. لکه زه تاسو ته د دې مثال ویم. مثال د دې دا دی، یو کپنۍ والا دا وایي چې زمونږ دا گاډی دا به تاسو یو کال استعمالوئ او چې یو کال نه پسو نو دا به موږ له دوباره راولئ، ورنه تاسو ته په عین موقع کې په لاره کې به راته انجن کار پرېږدي. او بیا یو کال نو کپنۍ والا ته کال مخکې پته و چې دا انجن به کار پرېږدي او هغه انجن نن کار پرېښودو. نو اوس آیا دا ګاډي والا دا ویلی شي چې تاسو ته د مخکې نه پته وه چې دا انجن به کار پرېږدي، موږ ته م ویلي مو، نو لهذا د دې مجرمان تاسو یې؟ دا ورته ویلی شي؟ دا ورته بلکل نشي ویلی. ولې؟ هغه ته علم و
خو لیکن د علم سره د علم د وجې نه ته مجبوره خو نه وې، تا له اختیار درکړی نو تا په اختیار باندې ونه چلېدې که نه. یوه یا زه تاسو سره دې یو بل مثال ویم، هغه ځای کې اوبه دي او خلک پې تېرېږي نو د راښویېدو خطره ده، او زه دې ځای کې ناست یم، اوس یو سړی د دې ځای نه په منډه روان دی او زه دې کس ته ویم دا سړی به په دې فرش راښویېږي. ولې چې د ده دا کړه وړه د راښویېدو دي، دی ګوري نه خپو ته، نو هغه راښویېدلی نه دی او ما ته علم دی، او چې لاړ هلته راوښویېدو نو ما ته ووایئ ما ته اول پته وکه نه وه چې دا به راښویېږي، لیکن بیا هم په دې راښویېدو کې زه ګناهګار یم که نه، هغه په خپله ګناهګار دی، په خپله ګناهګار دی. نو هغه ما ته دا ویلی شي چې تا ته علم و زه ځکه راوښویېدم، دا ما ته نه شي ویلی. ما ته علم دی خو مطلب په راښویېدو کې ستا خپل کرتوت دی. یا دغه شان یو استاز یو استاز دی او هغه پلار ته وایي وایي ستا دا زوی به په سالانه امتحان کې فیل کېږي، ما راته وویل دا به فیل کېږي، او هغه هلک حقه شان فیل شو. ولې چې دا کار نه کوي تم ته تپوس نه کوي، او هغه هلک فیل شو. نو استاز ته کال مخکې پته و چې دا به فیل کېږي، لیکن بیا هم دا فیل استاز کو که دا شاګرد په خپل اختیار سره فیل شو. شاګرد په خپل اختیار سره فیل شو، استاز به کې ملوث دی نه دی ملوث، باوجود د دې چې استاز ته د مخکې نه علم و. نو اوس ما ته غوږ کېده، الله ته د مخکې نه د ازل نه پته ده چې دا سړی به کفر کوي، لیکن د ده په کفر کې د الله تعالی عمل دخل نشته، دا د خپل ذاتي اختیار. چې یو انسان د یو شاګرد په باره کې ویلی شي چې دا به فیل کېږي، او د هغه د علم د وجې نه هغه نه دی فیل شوی بلکې هغه په خپل اختیار فیل شوی دی. دقه شان د دې کائناتو خالق الله دی، هغه ته پته ده چې څوک به څه کوي، لیکن د هغه د علم د وجې نه د انسان نه ذاتي اختیار نه دی اخیستی شوی. انسان سره خپل ذاتي اختیار په خپل ځای باندې موجود دی. دغه مثال شو. نو لهذا څوک دا نشي ویلی چې د کافرانو په زړونو باندې مهر ولګېد نو بیا ولې دی جهنم ته غورځولی کېږي. نو مهر پیاله ولګېد چې کله هغه الله تعالی ولا سزا ورکوله د هغه په بدعملۍ باندې، د هغه په کفر باندې، او بل په ازل کې چې لیکلی شوي و الله ته علم و، نو د الله ته د علم کېدو د وجې نه د انسان خپل اختیار نه ختمیږي. لکه څنګه چې ما ته علم و چې دا سړی به دې ځای کې راښویېږي، نو د هغه په راښویېدو کې زما د علم عمل دخل نشته. یا یو استاد وایي دا شاګرد به فیل کېږي او هغه فیل شو، لیکن د هغه په فیل کېدو کې زما د علم عمل دخل نشته، ما ته علم و لیکن کرتوت د ده خپل. نو دغه شان چې کم کافر دی او الله په ازل کې لیکلي چې دا کافر دی، نو الله ته علم دی چې دا به کفر کوي، نور د الله د علم د وجې نه د الله د لیک د وجې نه دا نه دی کافر شوی، دا په خپل اختیار سره کافر شوی دی. نو لہذا دا د الله تعالی په انصاف باندې څوک په دې سره اعتراض نشي کولی. دلته الله وایي ما په د دې په 3 څیزونو باندې بندیز لګولی، په زړه او په غوږ مې وله مهر والی، او د سترګو دپاره مهر نه دی استعمال کړی، د سترګو دپاره پرده استعمال کړې ده. اسې د قرآن د فصاحت درته ویم، ګوره زړه او غوږ دا د هر طرف نه کنیکشن راکاږي. ضروري نه چې زما کم طرف ته مخې دغه طرف نه باورم، زما دې طرف ته شاید هم زه اورېدی شم. نو د غوږ کنیکشن 4 طرف ته دی، دې طرف ته هم دی، دې ته هم دی، هغه هم دی، هغه هم دی، او بر هم دی او ښکته هم دی. او د زړه کنیکشن هم 4 واړه طرف ته دی. اوس مثلا زما زړه دی، نو ضروري نه چې زما کم طرف ته مخ دی زړه کې به مې هغې طرف والا خبري کېدی شي، زما دې طرف ته شا ده نو کېدی شي د شا طرف ته د دې علاقې باره کې یا دلته د یو کس په باره کې زه سوچ کوم. نو زړه هم د 4 واړه طرفونو نه کنیکشن راکاږي، غوږ هم د 4 واړه. نو د دې د لار د بندولو دا ښی طرف نه ګس طرف نه ته لار نشي بندولی، دا نظام مکمل بند کړو. ځکه په دې غوږ مهر وواهو چې د هر طرف به د لار بند شي، په زړه باندې مهر وواهو چې د هر طرف به د لار بند شي. او سترګې تعلق د مخامخ نظام سره دی، دې ته د مهر والو ضرورت نشته، دې ته صرف مخې ته پرده وتړه داسې بس د دې نظام ختم شو. نو کم ځای کې چې د مهر ضرورت و هغه 4 طرفه ته نو په هغې مهر وواهو، او کم چې یو طرفه و نو بس هغې ته صرف د پردې د راښکته کولو ضرورت و، بس په هغې باندې پرده ولګوله. اوس دا یاد ساتئ چې دا ګوره چې وایي ته ورته که ته ویره وکوئ نه یې دوی ایمان نه راوړي، نو آیا دی د چا په باره کې ویلي؟ نو یاد ساته چې دی د خاص کافرو په باره کې ویلي، د ابوجهل په باره کې او د عتبه په باره کې، د شیبه په باره کې، هغه کسان چې هغو بیا په کفر په حالت کې د دنیا نه لاړو. ورنه ډېر کافران داسې وو چې وروستو بیا ایمان نه وړو، لکه ابو سفیان ابن الحرب رضی الله تعالی عنه ټول عمر د نبي علیه السلام سره مقابله کې جنګونه کړي، لیکن آخر کې ورته الله ایمان نصیب کړو.
خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې مسلمانانو ته د وجې نه شکست شوی چې د کافرو سپه سالارو وخيارو په بل طرف راتاو شو مسلمانانو ته غټ نقصان ورکو لیکن رستو د مسلمانانو سپه سالارو نو ډیر کافران رستو مسلمانان شوي دي نو ډیر دا معلومه شو چې دا آیاتونه د هر کافر په باره کې نو د نبی رسول الله په زمانه کې دا د هغه کافرانو په باره کې چې کوم خاص کافرو او د دنیا نه په حالت کفر کې بیا لاړو نو دیو جن الله وی ان الذين كفروا سواء عليهم خو ګره بیا مو ته نبی علیہ السلام دا یو خبره یاد وساتئ بیا مو ته نبی علیہ السلام تبلیغ نه دی پرېښی ولې دلته نبی علیہ السلام ته وی سواء علیهم ستا د تبلیغ کولو فایده هغو ته نشته په هغو برابره ده نبی علیہ السلام ته ویلي لکه نبی علیہ السلام ته دا نه دی چې تا ته د فایده نشته تا ته به تبلیغ او د پیغام رسولو اجر میلاویږي فایده به چاته نه فایده به کافر ته نه نو سواء علیهم برابر د پدوی باندې انذرتهم آیا تدوی ویره ام لم تنذرهم یا وینره لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي ختم الله علی قلوبهم مهر وال الله تعالی د دیو پزلونو باندې وعلى سمعهم د دیو په غوګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او پسترګو د دوی پرده ده ولهم عذاب عظیم او دوی د پاره بیا عذاب لوی دین اخو واز د کافرو دویمه طبقه چاغی ته به منافقین ویل وای دا منافقین چې ونو دا په مدینه کې په مکه کې نو د مکې کافر چې و کنه چې څنګه د مکې مسلمان خدای یوې لارې د قشانه ګوره دا کافرم په یو خبرو ابو جهل بس نبی علیہ السلام ته ندی منم خصه پای ام به د ورځې ولم به د شپې وي دشمنی خخ کاروه د عتبه دشمنی مخخ کاروه بس ندی منو یار او بعضی پکې د نبی علیہ السلام نه په عمر کې ډېر مشران وراره به نبی علیہ السلام د یار وراره به دین نه منو بس په دې کې سره مقابله کو دا منافقت ټول په مدینه کې د چا د وجنه دا د يهودو د وجنه چلونه او دا چال چلن دا ټول د يهودو لور نو دا منافقین چې کوم دي نو دا ټول په مدینه کې ولی چې الته يهودو نو د يهوديانو له دا چلونه ورتلل د پیغمبرانو سره بحث مباحثه کول پیغمبران قتلول پیغمبرانو ته منسوبې جوړول دا خو د زمانه مجرمان پاتې شوی انبیاء ويقتلون الانبیاء بغیر حق انبیاء به پناه حق باندې وجل نو دا ټول چلونه دا شیطانت دا په يهودو کې نو دیو جن منافقینو غټه طبقه دا په مدینه کې و زه تاسو د منافقینو صرف یو دوه درې خبرې کوم بیا ردیو د الفاظ دی دا غي ترجمه راته کوم منافقینو کې کثرت دا د يهودو لیکن په دې کې څه شک نشته چې مشر چونو هغه د عربو د قبيله د خزرج قبيله سره يهود عرب نه دی ګوره او دا د مدینه چې کمی قبیلی دي اوس او خزرج دا د عربو قبایلو خواږه وسره بنو نذیر او بنو قریظه دا يهودو خو مشر چې دینو دای عبد الله ابن ابي منافق دا عربو دا ولې د نبی رسول الله دومره مخالف شو ډیر يهود د سره بیا مرګري شو وجه دا و چې د اوس قبیله مشر چېونو هغه سعد ابن معاذ رضی الله عنه او د خزرج قبیله مشر چېونو هغه سعد ابن عباده رضی الله تعالی دا دواړه مسلمانان شو نبی رسول الله چې مدینه منورې ته نو راغله تشریف نو راوړې نو د دواړو قبیلو مشوره کړې و وای منګه د دوو قبیلو له یو مشترک مشر مقررو او په دې عبد الله ابن ابي منافق باندې مشوره کړې چې د یوې قبیلې به یو سرداري د بل سرداري او د دې دواړو سردارانو سردار به عبد الله ابن ابي نو دته دا مشري ملاوي ده په دې کې په الله نبی علیہ السلام مدینه ته راورسو چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی نو هغه د اوس او د خزرج هغه مشري ختم شو ولې چې څوک راغی نبی علیہ السلام هغه د اوس او د خزرج صحابه هغه ټول د نبی علیہ السلام شاګردان شو مسجد نبوي کې به وته پیزار سمول و سرداران خو د نبی علیہ السلام خادمان شو د دې وجینا د نبی علیہ السلام سره بغض پیدا شو او په ظاهر به په سب کې ولاړو خو وو منافق ګوره په مانځه کې به مو خو لیکن د ځلنه کافرو په نبی رسول الله ایمان نه وراوړي او دا د مدینه خواوشه يهود دا ټول وسمرګرو نو په جنگونو کې بمتلل خو شرارتونه به کول خوب دا به په خلکو کې خوراو یو ځنه به سره منډه کړي اسونه به راوځغلول یره دغه طرف نه ډیر غټ لشکر را روان دي دلته به خلک وایرول دا د خوف او د خطر خبرې به خورولې نو په لشکر کې به چې لاړو نو ام به فسادات به کول اوس دا د ځلنه کافر دي لیکن په خوله باندې به ایمان راوړو آیا دا نبی رسول الله چې دا و کافرانو نو نبی رسول الله د عام کافرانو په شان دیوسه jihad ولې نه کو وای نبی رسول الله یو په دی وجبانی کو
دیو سره جهاد نه کو چې په عامه دنیا کې دا په مسلمانانو باندې حسابېده نو که نبی علیه السلام په دیو توره اوچته کړي وی نو عام عربو کې به دا خبره خوره شوې وي چې نبی علیه السلام اوس په خپلو ملګرو باندې شروع وکړه نو دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام په دیو توره نه ده اوچته کړې یوه دویمه دا وه چې نبی علیه السلام په زړه کې دا آرزو تمنا وه چې ټیک ده چې کافر دي لیکن دی زموږ سره ناس پاس یو ورځ به الله داسې راولي چې دیو ته به الله ایمان نصیب کړي نو د ایمان د نصیب کېدو د خاطره نبی علیه السلام په انتظار او که دیو نه نو د دیو اولاد به نو تاسو به حیران شئ چې د منافقینو سردار عبدالله ابن ابی منافق خپل زوی د هغه هم عبدالله نوم دی او دا مخلص ترین صحابي یو ځل د نبی علیه السلام په مقابله کې د خپل پلار ګریوان ته لاس ورچوي نو دا د دې منافقینو اولاد کې الله صحابه پیدا کړو نو دې وجې نه په نبی علیه السلام لاس نه اوچتاو او د ډیرو منافقینو ته الله په ډیرو موقعو باندې د ایمان دولت نصیب کړو په کوم ورځ چې دا مشر منافق مړ شو عبدالله ابن ابی د نبی علیه السلام سره ډیر زیاتی کړو لیکن دا غي د برم نبی علیه السلام د په جنازه کې شریک شو او دلې د برکت د پاره د زوی په مطالبه خپل کمیس مبارک ورکړو وای په هغه ورځ باندې د خزرج قبیله 1000 منافقینو توبه وکړو په اسلام کې داخل شو نو نبی علیه السلام زګه په منافقینو لاس نه اوچتاو چې یاره نبی علیه السلام د صبر ته وکتل چې د عبدالله ابن ابی منافق هغه ظالم دی چې په عایشه بیبي نعوذ بالله د زنا الزام لګولو لیکن نبی علیه السلام ورته صبر کړو پیغمبر علیه السلام په دې ځل کې ډیر صبر او برداشت او استقامت وړی وای سینې به وای دسې غرار کاو د نبی علیه السلام आवाज به کاو لکه یې شیدلی دا کټوي چې دا نو دا وای دا خوټ کیږي نو نه به خوټ کېده داسې قسمه خلک ورته مخامخ ناستو سی ورته نه ویل کنه یو صحابي ته اشاره کړې وی وختي به ځای ته رسولی هغه خپل زوی قتلو خو نبی علیه الصلاة والسلام ورته صبر وکړو نو بهرحال دغه منافقین دي د هغو تذکره الله تعالی دلته کوي دلته وایي ګوره ومن الناس یو بعضې د خلکو نه هغه دي یقولو چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان نه وړی په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې نو ګوره یو سړی وایي ما په الله ایمان نه وړی دی په ورځ د آخرت مې ایمان نه وړی او الله څه وایي وما هم بمؤمنین دوی ایمان نه دی راوړی هاي د ایمان د پاره خو چې یو سړی وای ما ایمان نه وړی دی او بیا مو ته الله وای دی ایمان نه دی راوړی دې څه مطلب دی دې ټکي ته ګوره ډېره عجیبه خبره ده اصل کې د ایمان د پاره یوازې د الله باندې ایمان نه دی ضروري د مسلمانېدو د پاره یوازې د الله ذات نه دی یوازې آخرت نه دی د ټولو نه بنیادي نقطه په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان دی او دې شیطانانو په دې ځای کې د نبی علیه السلام نوم ذکر نه کړو ګوره چې کم مقصد دی هغه مقصد نه ذکر کړي دا خو د مخکې نه یهود نو په الله باندې او په آخرت باندې خو ایمان و لیکن د نبی علیه السلام تذکره پکې ونه کړه نو چا به ورته ویل هلکه تاسو سم مسلمانېږئ ولې نور څه وکړو یاره په الله م ایمان دی په ورځ د آخرت م ایمان دی مسلمان شومه که نه هغه بنیادي خبره به پرېښوده اختلاف خو د نبی علیه الصلاة والسلام نو ځکه الله وایي چې زما په پیغمبر د ایمان نه نو که په ما اتیا ځل ایمان نه وړی نو وما هم بمؤمنین دا ایماندار نه دي نو ځکه ورته الله وایي دا ایماندار نه دي یوه او دویمه خبر بعض علماو دا ویلي چې مونږ په الله ایمان نه وړو نو دا خو اکثر یهودو نو په الله یې صحیح ایمان نه و بیا به عزیر علیه السلام ته د الله زوی وایو نعوذ بالله نو دا په الله ایمان دی آخرت باندې موږ زمونږ ایمان دی حالانکې د دوی په آخرت ایمان دا و وایي موږ به 40 ورځې جهنم ته ځو او د هغې نه پس به راوځو ټول عمر به مزې کوو نو آخرت په باره کې د دوی خپل یو سوچ و نو ځکه الله وایي چې د نبی علیه السلام تذکره دې نه ده کړې ځکه وما هم بمؤمنین یوه او دویمه دا ده چې په الله باندې څنګه ایمان پکار دی هغه شان ایمان دیم نه دی په آخرت چې څنګه ایمان پکار دی هغه شان ایمان دیم نه دی ځکه وایي وما هم بمؤمنین او څه کول غواړي یخادعون الله دوکې ورکوي الله لره آیا الله له څوک دوکه ورکولی شي نه دیو جن علما یخادعون رسول الله د الله رسول له دوکه ورکوي نو د الله رسول له دوکه ورکول داسې دي لکه الله له چې دوکه ورکولي نور الله له څوک دوکې نشي ورکولی خو الله وایي وما یخدعون الا انفسهم دیو دوکې نه ورکوي مګر چاله خپل ځان له چې یو سړی د الله په مقابله کې ولاړ دی نو دی ځان دوکه کوي که الله دوکه کوي ځان دوکه کوي ځان یې په دوکه کې غورځولی وما یشعرون لیکن دیو شعور نه لري فی قلوبهم مرض د دیو په زړونو کې مرض دی مرض سو حسدو نو فزادهم الله مرضا نو دا ورته الله خیري کړي دي یا خو جمله دعایه ده وای د دیو په زړونو کې حسد دی نو فزادهم الله مرضا الله دې دا مرض نورم زیات کړي یا د دې معنی دا ده او یا دا دی چې الله دا مرض به نورم زیاتوي ولې چې دوی د نبی علیه السلام د ترقۍ نه به په زړه کې سوځېدو نو الله به نبی علیه السلام له ترقي زیاتوي نو د دیو هغه
مرض به ورسره زیاتېږي ولهم عذاب علیم او دوی دپاره عذاب دردناک دی بما کانوا یکذبون په سبب د هغه چې دوی کوم دروغ وایي چې کله به ورته وویلی شو چې یاره تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ ځمکه کې فساد څه و ګوره د ورځې به د نبي علیه السلام سره مسجد نبوي کې ناست د شپې به د یهودو د کور نه راووتو د یهودو د یو غټ سرغنه سره به د شپې مشورې کولې یبیتون په دې 15مه سپاره کې به راشي چې غیر الذي تقول تا چې ورته څه ویلي د هغې خبرو نه علاوه د شپې بیا پټې پټې جرګې کوي نو چا به ورته ویلی لکه د ورځې په مسجد نبوي کې ناستئ او د شپې د نبي علیه السلام د دشمنانو د کور نه راوځئ دغه ځای د جرګو نه راوځئ دوی وایي نه اصل کې موږ د دې دواړو فریقینو په مابین کې صلح راولو الله وایي دا صلح نه ده د پیغمبر په مقابله کې مشورې او جرګې کول دا صلح نه ده بلکې دا څه دی فساد دی ځکه الله وایي واذا قیل لهم او کله چې دوی ته ویلی شي لا تفسدوا فی الارض فساد مه کوئ په ځمکه کې نو قالو دوی وایي انما نحن مصلحون بېشکه موږ اصلاح کوونکي وو الا خبردار انهم هم المفسدون بېشکه دوی فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی شعور نه لري بل عادت یې دا دی چې د دوی په دې ایمان کې شک د عامو صحابو په شان ایمان یې نه و نو چا ورته یو ځل ویل مړه داسې ایمان نه وړی لکه د نورو خلکو چې راوړی څوک به ورته یاد کړو صحابه نو دوی به ورته څه ویل مړه داسې ایمان نه وړو لکه د بېوقوفو چې راوړی صحابو ته ولې بېوقوفه وویل ځکه چې دا د مکې نه یو سړی راغلی دی یو څو ملګري اوسه ورسره دي او دا ټول د هغه ملګري شوي دي نو دا خو نبي علیه السلام به یادوو وایي یتربصون بکم ریب المنون قرآن کې الله یو بل ځای کې وایي دیو د نبي علیه السلام اصل کې د منافقینو به ولې نفاق کو د نبی علیه السلام د مرګ په انتظار چې دا دین چې دی د نبی علیه السلام دا د ژوندانه پورې دی دا خو د مکې نه راغلی سړی دی چې دا مړ شو بس خبره ختمه شو نو بیا به موږ سبا په مدینه کې ژوند څنګه تېرو نو دې وجې نه د نبی علیه السلام نه به یېرېده چې دیو را باندې راونه ګرځي نو دیو سره به هم تعلق برابر ساتو اول ته به یهودو سره خپل ځای ځان له برابر ساتو او دلته تاسو غم مه کوئ موږ هم ستاسو ملګري نو د عامو صحابو ته بېوقوفه په دې بنیاد ویل چې دیو ځان باندې لارې بندې کړې د ټولو عربو د ټول عرب سره دشمنی واغسته نو چې سبا له نبی رسول الله لاړ شي دیو به چېرته تښتي نو وایي د نورو صحابو ځان له د تېښتې لاره ورکه کړې ده دا ځکه بېوقوفه دي لیکن الله ورته وفرمایل چې نه الا انهم هم تاسو بېوقوفه یې سبا له به دا یهود هم تس نسي دا ټول مشرکین به تس نسي او په ټولو عربو به د چا جنډه اوچتئ د محمد رسول الله د نبی علیه السلام نو بیا به ستاسو ځای نه د دیو ځای به وي اوس یوه خبره دا ده چې منافق خو هغې ته وایي چې هغه په پټه باندې کوپر وکړي دلته چې چا وویل چې دا نور خلک څنګه ایمان نه وړي تاسو راوړئ او دوی ورته وویل چې موږ د بېوقوفو په شان ایمان نه وړو چې صحابو ته بېوقوفه ووایو نو کوپر یې ښکاره شو که نه نو دا خو بیا منافق نه شو منافق خو هغه ته چې کوپر پټئ او چې ده په خوله باندې برای راست ویل دا ویل بېوقوفه دي نو کوپر یې ښکاره شو دې وجې نه علما وایي چې دا وینا به دیو د خپلو رشته دارانو مخې ته کوله مثلا مشر رور به صحیح صحابي و کشر به منافق و نو د مشر به د خپل کشر رور ته ویل لکه دا ته څه دورنګي کې هغه صحابو چې څنګه ایمان نه وړی هغه شان نه وړه نو دی به د خپل مشر رور ته ویل وایي داسې ایمان نه وړم لکه د بېوقوفو چې راوړی دی نو دې وجې نه هغه منافقت به ښکاره شو خو د خپل رور د خپل پلار د خپل تره د خپل ماما مخې ته او یا د کمزورو مسلمانانو مخې ته چې هغو خبر به مخکې نه رسېده نو دې وجې نه منافقت په خپل ځای باندې برقرار دی عام نبی علیه السلام مجلس ته به دا خبره نه رارسېده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې ویل شي دوی ته آمنوا کما آمن الناس ایمان نه وړئ لکه څرنګه چې ایمان نه وړی دی نورو خلکو نو قالو دوی وایي انؤمنو آیا موږ ایمان نه وړو کما آمن السفهاء لکه څرنګه چې ایمان نه وړی دی بېوقوفو خلکو الا خبردار انهم هم السفهاء بېشکه دوی بېوقوفه دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهېږي وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا چې کله ملاقات وکړي د هغه خلکو سره چې ایمان یې راوړی نو قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان نه وړی ګوره دوی دوه ځل د ایمان دعوه وکړه ومن الناس من یقول آمنا دغلته یې د چا سره ملاقات نه و خو هسې به یې په خپل زړه کې عقیده لرله چې موږ ایماندار یو لیکن الله وما هم بمؤمنین او دلته چې د آمنا لفظ دی نو دا به د مسلمانانو مخې ته وایو نو چې مسلمانانو مجلس ته به رالو موږ خو په تاسو ایمان نه ستاسو په شان ایمان نه وړی خو چې خپلو سردارانو مشرانو ته به لاړو نو بیا به ویل انا معکم مړه موږ ستاسو سره ویې د ورځې چې د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست نو انما نحن مستهزئون موږ خو هغې به ستاسې ټوکې کوو ګپ ورسره لګو هغو دوکه کوو
نو الله ول د ټوکو جواب ورکو وای الله یستهزئ بهم الله به ټوکی وکي په دې پسې نو الله په چا پسې ټوکی نه کوي او د دې معنی دا چې الله به بدله د ټوکو ورکي دوی لره او دې کې حدیث کې لیکلي دي حدیث کې راغلي چې کوم منافقینو د نبی رسول الله په مجلس کې ویل مونږ ایمان نه وړي او بیا به خپل سردارانو مشرانو لاړو مونږ په دیو په اساس ټوکی کولې د دې ټوکو بدل بول الله تعالی په آخرت کې ورکی څنګه وای دوی به جنت طرف ته بوت الله تعالی دروازه کولاو کی چې جنت طرف ته الله دروازه کولاو کی او دا دروازه په یو غټ غر باندې اوچته نو دیو به پر جهنم کې رامنډي وای په دې اوچت غر باندې به دا لویږي پاسيږي به راو برسي چې څنګه دروازې ته راورسي الله وبس جهنم دروازه بند کی بیرته بخکته ورغړي او دا منظر به الله جنتیانو ته خي نو جنتیانو پس لکه به بیا لکه هغه ترس هغه الله ختم کړی چې جهنم ته ګوري په چا به نه خپکیږي نو چې دوی رامنډي وای او دغه و چې یاره موږ د جهنم نه وځو او هغه ځای نه دروازه بند شي بیرته راورغړي نو فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون قرآن کې چې الله وایي په نن ورځ به مسلمانان په کافرو پورې خاندي نو هغه دا خندا او دا استهزاء چې دا ټول جنتیان به پسې په خندا شي چې دې ځای پورې راورسېدو بیرته پړ مخې لاړ ولوېدو شاته نو چې په دنیا کې تا په مؤمن پسې ټوکې کولې الله یستهزئ بهم الله به بدله د ټوکو په قیامت کې په دې طریقه ورکړي ویمدهم فی طغیانهم دوی پر خپل منافقت کې ترقی کوي روان دي دوی دا خیال لري چې موږ په خپله ترقی روان یو الله وایي نه ما وایي تیز کړي په دې ترقی کې په دې ګمراهۍ کې چې سبا ته سزا صحیح میلاو شي ویمدهم او زیاتی دوی لره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون چې سرګردانه دي مثال د دوی داسې دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا خلق دي چې دی واغستې د ګمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې نو فما ربحت تجارتهم نو هیڅ نفع ونه کړه د دوی تجارت وما كانوا مهتدين او نه دوی لاره موندون کې دي او نه دوی پوهیدونکي دي په تجارت باندې د الله تعالی مثال ورکو د منافقینو ګوره د منافقینو داسې مثال دی چې د هدایت په بدل کې ګمراهي واغسته هدایت سو د نبی علیہ السلام په مجلس کې کېناستل دا هدایت لیکن د نبی علیہ السلام په مجلس کې هغه ناس هدایت هغې راواغستو په څه باندې بدل کو په منافقت باندې وایي د دې داسې مثال شو لکه یو سړی چې بې قیمته څیز په ډېرو روپو باندې واخلي نو هغه ډېرو روپۍ سیند ته ګزار کړي او بې قیمته څیز یې واغست نو دا ګمراهي او منافقت بې قیمته څیز او قیمتي څیز څه شو هدایت و آیا د دوی سره هدایت و وایي او بعضې منافقینو ته اول کې ایمان نصیب خو وروستو د ایمان نه بیرته خلاص شو او یا د هدایت نه مراد هغه فطري هدایت دی چې د انسان په زړه کې الله تعالی فطرتن د ایمان او د هدایت هغه صلاحیت یې ایښی نو هغه فطري صلاحیت یې ورکو او په بدل کې څه واغسته ګمراهي بس اوس دوه مثالونه ذکر کړي د دې دوه مثالونو خلاصه راته وایم بیا یې ترجمه کوم د دې منافقینو الله دوه مثاله ذکر کړي دوه مثاله ولې ذکر کړي اصل کې منافقین دوه قسمونه یو هغه قسم منافق چې رالو د نبی رسول الله مجلس چې نبی رسول الله کله مدینه منورې ته راغی دا منافقین ټول خبر شو دا خلک رالو په مجلس کې کېناست او چې کېناستو نو زلی وغوښته و یاره دا مجلس خوندور دی او ایمان هغې د نږدې نه ولیدو اراده یې وکړه چې موږ د ایمان تسلیمو د نبی رسول الله سره ملګري کېږو خو لږ وخت پس مکمل طور باندې توري شو نه بس د سره نه ایمان نه راوړو وایي د هغې مثال الله دلته ورکو وایي ګوره وایي د دغه منافقینو مثال چې د نبی رسول الله په مجلس کې ورته الله هدایت نصیب کو او چې راووتو بیا یې قطعي طور فیصله وکړه چې دا ایمان د سره نه قبلو وایي د دې مثال د هغه سړي په شان دی چې هغه اور بل کو او د ګیر چاپیر رڼا شوه او الله تعالی په یو غیبي په دې اور باندې د شپې په تیاره کې په دې اور باندې الله تعالی غیبي یو هوا راوسته او هغه اور ته الله تعالی एकदम ختم شو نو د دې سړي د یخنۍ شپه د هغه د ګرموالي اور هم ختم شو او تیاره د رڼا هم ختم شوه نو چې کوم سړي ته اور حاصلو د ته رڼا او ګرمایش حاصلو او د دن الله تعالی एकदम دا اور او د ګرمایش او رڼا واغسته نو دا سړی چې څنګه ناکام او نامراده پاتې شو دغه شان دا منافقین دي څه وخته پورې ته ایمان نصیب شو رڼا ورته نصیب شوه د هغې نه ګرمایش رڼا حاصلوله خو چې څنګه په دې بیابان کې ناست سړي نه الله د اور نعمت واغست دغه شان یې دن هم د رڼا هغه نعمت واغستو نو دا اولنی قسم منافق دی دویم قسم هغه منافق نن به ښه کلکه اراده و یاره مسلمانېږم
ماښام کې به یې پکې داسې د زکات حکم واورېدو بېرته به توري شو یاره دا به د چا پلار په سر ورسوي چې سار له به راپاڅېدو وایي هلکه په دې کې خو زکات یوازې ورکول نه دي چې غریب شي د بل نه به یې مالې چې د بل نه د اخیستو دپاره به بیا مسلمان شو بیا به یې پکې داسې د مانځه حکم واورېدو چې بس یاره بیا به نو کله یو قدم را مخکې کېږي او کله شاته کېږي کله را مخکې کېږي او کله شاته کېږي نو بعضې پکې داسې منافقین مو د هغې مثال الله تعالی ورکو وایي لکه یو سړی په باران کې روان دی او تیز باران راورېږي او دا سړی چې دی نو دا کله مخې ته ورته لار نه ښکاري ډېرې تیارې دي فيه ظلمات ورعد وبرق داسې باران راورېږي چې په هغې کې ډېرې تیارې دي شپه هم ده وریځ هم ده د باران د څاڅکو د وجې نه هم تیاره ده او په هغې کې برېښنا ده او په هغې کې چې کوم دی نو بجلي او تندرونه لوېږي اوس دته مخې ته لار نه ښکاري چې کله برېښ وشي بس دی منډه کړي او چې کله هغه برېښ بند شي یا رڼا بنده شي بیا ودرېږي نو دقه مثال د شریعت دی د باران مثال د شریعت دی چې د اسمان نه را روانه ده رعد او برق د دې مثال د وعد وعید دی بعضې پکې د جنت خبرې دي بعضې پکې د جهنم نو د دوی لپاره په دې باران کې په دې وحي کې د جنت خبرې ولا د بجلی په شانتي دي او د جهنم خبرې ولا د تندر په شانتي دي او دغه بریښ کې دی کله کله د اواز کې کله کله د غوږونه پټ کړي نو د نبی رسول الله په دې آیاتونو کې چې به کله د نفاق مذمت واورېدو د منافقینو مذمت د غوږونه به بند کړو هسې نه چې موږ د خپل مذهب نه واړئ نو یو قدم په رڼا کې ځي او بیا په تیاره کې بیرته ودرېږي نو دا د دغه منافقینو مثال دی چې د کله به سهولت والا حکم واورېدو نو دین طرف ته به رالو خو چې بیرته به پې تیاره شوه تیارې معنی دا چې سخت حکم به راغی نو بیا به ودرېدو یاره دې دین ته مونږ تیار نه یو نو دا دوه قسمه مثالونه دي دوه قسمه منافقینو په باره کې دي اوس واورو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا مثال د دې منافقینو کمثل الذي په شان د هغه سړي دی استوقد نارا چې د بل کړی دی اور فلما اضاءت ما حوله هر کله چې روښانه کو فلما اضاءت هر کله چې روښانه شو هغه ځای حوله چې د دې اور خواوشا دی نو ذهب الله بنورهم نو بوتلو الله تعالی رڼا د دوی بوتل الله تعالی رڼا د دوی وترکهم او پرېښودلي دوی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دوی هېڅ هم نه ویني نو هغه سړی چې په اور کې اوس په تکه توره تیاره کې دی نو مثال د هغه منافق دی چې ایمان نه متاثره شو خو بیا په تیاره کې پاتې شو صم بکمون دیو کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون ړانده دي فهم لا یجون پس دیو اسلام طرف ته واپس نه راګرځي یو خو هغه مثال شو دویم د بعضو منافقینو مثال او کصیب من السما یا مثال د دې منافقینو په شان د هغه باران والا دی او که زوی صیبین یعنی باران په شان مثال نه دی بلکې د باران والا په شان مثال دی کم سړی چې په باران کې روان دی یا په شان د مثال دغه باران والا دی چې د اسمان نه راورېږي فیه ظلمات چې په دې کې تیارې دي ورعد و برق او په دې کې بجلی ده په دې کې تندر دی و برق او په دې کې بجلی ده یعنی ګړزار دی او بجلی ده یجعلون اصابعهم فی اذانهم ږدي دوی خپلې ګوتې فی اذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د مرګ د یاري نه والله محیط بالکافرین الله راګیرونکی د کافرانو لره او دا بجلی دومره تیزه ده نږدې ده چې دوی دا نظرونه وتښتوي او بې نظره شي یکاد البرق او نږدې ده چې دا بجلی یخطف ابصارهم چې وتښتوي نظرونه د دوی کلما اضاء لهم مشوا فی هر کله چې روښانه شي دوی ته د دوی خواوشه نو مشوا فیه نو دوی په هغې کې ځي و اذا ازلم علیهم او چې کله تیاره کې الله تعالی په دوی باندې قامو دوی ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم که الله غوښتی نو خامخا بوتلی به وی نظرونه د دوی یعنی بسمعهم یعنی سماعت د دوی یعنی د اورېدو طاقت به لرې کړی وی بوتلی وی د دوی وابصارهم او د دوی نظرونه ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی بس سبحانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ټول دعا وکړي څومره حاضرین دي او څومره زمونږ आवाज اوریدونکي دي الله تعالی ټولو له پوره اجر ورکړي د قرآن پوی الله تعالی ټولو ته نصیب کړي الله څومره پریشان حاله دي پریشانۍ ختمې کړي زمونږ په دعا چې څوک هم امین وایي الله تعالی که پریشان حاله دی پریشانی ختمه کی که بیماران دی الله تعالی بیماری ختمه کی که پزلی سه حوایج او ضرورت دی الله تعالی غیبی خزانونه ول پوره کی حیا او د عزت صادری په مونږ ټولو باندې راخوري کی د دین سره د دیندارو سره دا شان د قرآن سره
د نیکو اعمالو سره الله تعالی زمونږ محبت پیدا کړي. صلی الله تعالی